زما په خله وته وای په قانوني ورته وای په قران ورته وای د مدینه جانان په خبره ورته وای مشکات حواله جات کې اول کېشتا د مدینه جانان فرمایل کف من قال لا اله الا الله لا تكفره بذنب د ګناه د وجنه په نسبت د کفر ورته نه کې خارجي وته نسبت د کفر کې کافر کوي کنه ولا تخرجه بعمل عن الاسلام عمل بوجب الاسلام نه مخارج او معتزلي خارج ایمان نه خارجي کنه نه دي قران او دالي حديث ته یوډا بوله بل مرکم کنه یوډا بس مدل بغیر غسام دب جګم دي دمدینه جانان فرمای مشکات په حواله جاتو کې مار اسره دمدینه جانان فرمای من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه رګي من قال لا اله الا الله دخل الجنه یار فرمای وان زنا وان سرق جانان فرمای وان زنا وان سرق تاسو نه اوس کوم د زنا او سرقه دا قران کې راغلي کنه راغلي کبیره ده که صغیره ده سبا کې اختلاف شته ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای قربان اگر چې غلام کوي زنا کوي دا هو کبیر دي جانان فرمایي وای که غلام کوي زنا کوي زما امتی ته جنت ته ورزي هغه وان زنا وان سرق جانان وای وان زنا وان سرق دې بیا وای وان زنا وان سرق جانان مبارک وته فرمایي وان زنا وان سرق علی رغم انف ابي ذر کستا پوزا مبارکه په خاورو کې کړکی کړه دې شي خو دې بزي جنت تام سبحان الله طالبانو مینه ته ګورئ که شیخ ته مې خبره وکړه نو به سبب بیان راځي رااله او د مدینه جانان د عاشق ته خبره کوي بیا چې دا حدیث دی بیانې دا ټکه پکې وای شرم نه کوي عام نه کوي سنت مؤکد او سنت زوی تقسیم نه کوي محمد جانان دا ټکه کړي حدیث سره سره روان دی کنه مشکات دې سفر مې اعلی رغم ان فی ابي ذر اگر چې دا ابي ذر خاوره کې دا پوزګه کړه دې شي خدا به چرته دي او معتزلی خرص فرمای صاحب الكبیرة مخلد فی النار شرقات ای مخلد فی النار قرآن انکار شو کنش عذاب الخر ہوتا سوی کافر ہوتا ہوئی قرآن سے فرمائے طالبان اللہ جل جلالہ فرمائے سورت نساء 48 نمبر آیت 116 نمبر آیت کہ اللہ جل جلالہ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء نا پدی رزیران رد دے کنا دے عقائد و مسائل زمانہ و ایمانم جوړ شي دا عقائد و مسائل لخوا کدا ګوره طالبانو نه غریبانو دې قصونو څخه خبر دي کدا ګوره طالبانو تقسیم لکی بګی یو حقیقی امداد یو مجازی امداد ده کدا ګوره طالبانو خدای په زمنګ ایمان نه خطا کیا الحر بالحر حر په وجل شي دا به قتل کولای شي په مقابل لسکی حر کې عبادت با شهید کا وجل شي په مقابل عبادت کې انصاب قتل کولای شي په مقابل لسکی بس اوس کچره سړی راولږي خزمړه کې یا خزه سړی آزاد حر آزاد چې کوم د عبادت او عبادت آزاد مړ کې دغه څه حکم ده بس دا مسخوت کې پاتې شو کنه شیخ دې دغه نه اثبات سره کارشتاونه نه به سره غاړي د 12 بجې نور دلایل ګوره سبا ګوره دلیل بجې سورته مائده باندې نظر ورواچه اللہ جل جلالہ فرمائے وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس بس ثابت شو کنه چې نفس په مقابل نفس کې بس کې ولې شي دا د چا مذهب د احناف آیت نمبر وته وای آیت نمبر 45 شپږم سي پارا سورہ مائده آیت نمبر 45 او د امام صاحب څخه څو ښکار وحید موږ مو سره ښکار وو کنه کنه دا شیخ یا الله خیر دقیقه علی طالبانو خیال هم شو دا نور مذهبونه والے چې کوم د امام صاحب سره ښکار مګی را مګی کنه هو خبر نه دی چې امام صاحب له خدای کم کمال ور کړو تفسیر خازن لیکلی طالبانو دغه مذهب جدا ده کنه تفسیر خازن لیکلی وای حر په مقابل چې کوم د حر کې او عبادت چې په مقابل عبادت کې چې خزه په نر باندې نشي نر په خزه باندې عبادت په حر باندې حر په عبادت باندې نشي کولای په دغه مذهب ده او دا آیت کریمه تفسیر دی وای دا هغه آیت کریمه د پاره چې کوم په سورته مائده کې راغله مائده کې سره راغله چې نفس په مقابل نفس کې وای دا چې اجمال شو دای تفسیر شو
دا بالکل زموږ مذهب چې کوم دی بس کته ورغړی ده کوم و دې کوي هغه کې درا نفس مقابل نفس کې اجمال شو دا آیت کریمه دغه لپاره تفسیر دی چې کوم دی تاسو ته ښکاري تفسیر ښکاري کنه تفسیر دی چې کوم دی نو لہذا چې کوم دی هغه دغه شو مفسر شو دا شو تفسیر شو نو زموږ مذهب پکې چې کوم دوره کې بچي خو موږ په پرېګې نه ګورې امام سے په یوازې نه پرېګو اعظم نه بار ډېر خدمتونه کړې خدای دې ولې جزای خیر ورکړي هغه شاګردان ډېر خدمتونه کړې دي نو موږ به حساب شروع کړو چې خازن بابا رحم الله جزاک الله و تعالی رحم الله و د حساب خو وکاو کنه خبر د حساب ده کنه تاسو نه تاسو کوم قانون سره چې مفسر بلاول یو مفسر به تفسیر به ورسې الټا لیکم که صحیح لیکم لاول به کافی لیکل شي شرع به ورسې لیکل شي لاول به د قران لیکل شي او حدیث ورسې لیکل شي دا څه ده کنه متن لاول او شرع به ورسته او کدا څه شي چې لکه تفسیر دې چې کوم ده مخکې شي چې کوم ده مفسر د لاس کاله پس راشي الټا منطق ده کنه ده خیال لري بنیادی صحیح مزل مې شروع کړه کنه چې موږ نظر واچو طالبانو چې سورۃ مائده روسته نازل شوه ده ډېر روسته نازل شوه ده او سورۃ بقره ډېر مخکې نازل شوه ابتدایي حالاتو کې په مدینه منوره کې بقره نازل شوه ده او هغه ډېر روسته نازل شوه ده سورۃ مائده ډېر روسته نازل شوه په مدینه کې نازل شوه ده ډېر روسته نازل شوه متوري مثال چې تاسو دلته خوشاله شئ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دا چرته راغله مائده چرته راغله دا آیت کریمه چې کله نازل شوه ده نو لسم کال له هجرت غره هم سوم کال له د مدینه جانا چې حج ته نو په کم کال باندې تلو لسم کال باندې تلو لسم کال له هجرت ده او عرفات میدان ده ورځ ده نام دې هجرت ورځ ده څه ده یې میدان خدای کوي چې د آیت کریمه نازل شوه ده نو تاسو شیخ صاحب ته سوای سورۃ مائده روسته نازل شوه کدا روسته نازل شوه مائده نو ګوره تفسیر دې په مدینه کې په اولینی حالت کې نازل شوه مفسر دې په لسم کال باندې راشي الټا شو کنه شو مزه الټا په جنم را سمو کنه خدای کوي چې نه دا دلته کې شو چې حر د حر په مقابل کې انسان باقي چې کوم کدا چې خوشي چې خزه نرمړ کې دغه لپاره پس مسکوت کې پاتې شو کنه مسکوت انو کې پاتې شو هغه لپاره کم نسو كتبنا عليك ان النفس بالنفس نفس په مقابل کې به وجل شي ټیک شو طالبانو وسم څوک به خازن مې نه کولې شي ته دې کې یې په بل خیال کو په هوش باندې خبرې کوي موږ احناف یو چې کوم دی زنده باد احناف خدای باندې چې احناف زنده باد لري امن او بي الله من اخي چا د پاره چې بخنه وکړه شته د ورور د طرف نه من مزاق طالبانو قاتل استو من مزاق څوک دی من اخيه د مقتول وارثان دي ګوره ښه ورور ته خدای پاک وایي هغه قاتل چې دغه د ورور د بخنه وشو وروریان طالبانو انما المؤمنون اخوه سورته حجرات نو قران ته چې کوم مؤمن ورته وایي هغه د بخنه وکړي ششه اند څه شي سم الله چې قصاص ورته معاف کړه کې پیسې واچوم پیسې ورکړه چې کوم دي نو بیا چې کوم دي دغه پیسې چې دغه طالبانو حلال طیب دي کنه دي فتباون بالمعروف دل اور پسې کېدل پکار دي د مړي وارث اور پسې کېدل پکار دي په خې طریقې سره چې دا قاتل نه پیسې ووړي په صحیح طریقې سره و ادا کول پکار دي چې کوم نه چاله را دا قاتل لرا ادا کول پکار دي الیه د مقتول وارث به احسان په خې طریقې سره طالبانو چې قتل شي درې خبرې دي ها هو سو خبرې دي یو دا چې دغه سړي سره زیاته وشو تسړي سره مقتول سره دا به د قیامت پر باندې فیصله کوي نبی له صبر مې قیامت پر ځول فیصله به بس کی په دماغ کې کی مزال د پاتې شو ټیک شو د الله جل جلاله فرمانی کړی دا هغه لپاره څه حکم شو هغه لپاره جن حکم دا شو چې په سورۃ النساء کې روان دي و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دا شو او د دې وارثان څخه زیاته شوی دی د وارثانو حق څه شو قصاص یا دیت څه کم ده قصاص اخري ټیک ده او کچره قصاص نه غلی معاف کوي ته پیسې اخري نو دا چا حق ده حلال او طیب دي دا به څنګه تقسیمول شي لکه څنګه دغه مقتول مال متروکه په کوم قانون تقسیمول شي دغه بداومو تقسیمول شي بالکل حلال طیب کتا سوي چې دا باندې خلک وایي کنه په پیسې مال د ورور په شهادت کې فرق راځي دا پتني حاشي دي طالبانو د ورور په شهادت کې سره دی وایي او بل وجه لکه دا موجه نه قاتل موجه چې کوم دی شهادت کې فرق راځي دا پتني حاشي دي طالبانو نه دا هغه کچري شهید دي واقعا هغه شهید مقتول کنه نو دا غي په شهادت کې طالبانو 1%
فرق نه راځي او کله دې نه پاتې وسړی و چې لکه پلار خرڅ کو یا تر خرڅ کو یا ورور خرڅ کو پیسې به وغسره دا د مسلمانۍ د تلو خطر ده پکې قران باندې عمل کو ته له پیغور ورکه د ایمان خطر ده په خبره کې او پښتنو کې دا شی اخکله شوی خدای په دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي د جهالت نه خدای موږ او باسي او که مقتول چې کنده په خطا باندې شوی دی دا پر خپل قانون دی ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه بس دا پر رسول خان دې چا حق دی دا وارثانو څنګه تقسیمي څنګه چې د مقتول مال متروکا تقسیمي بس کدا ګوره طالبانو ذالک تخفیف دا تخفیف دې من ربکم استاسو د رب د طرفنا ورحمه او رحمت دې مخکې شریعتونو کې دومره سہولت نه وغوړي مثال مثال سم په شرط کې شو توبه په قدر باندې وګم مثال سم بدین کې ډیر اساني و نن بده کې بین الافراط والتفريط نو لنوار باندې تاسو خبره کړې صراط مستقیم باندې زمونږ بالکل افراط تفريط نه فاقه سیده مزل بس کدا ګوره طالبانو کغو وګو لارو د خدای منګو ساتي فمن اعتدى بعد ذلك چاچ جاته کو پس دینا سم مطلب دې فیصله وشا دیته واغست خبره پدا بشا نو د بیا مقابل او قاتل مړ داګه د پاره بیا سره طالبانو فلهو عذاب علیم دغه تجاوز کوونکی د پاره څه شری چې په قاتل تجاوز کو خبره فیصله شوی عذاب د ور کوونکی ولکم تاسو د پاره په حیا قصاص په قصاص کې حیات جند یا اول الالباب ای خوندانو د عقل لعلکم تتقون د پاره تاسو متقیان شئ او د جنگون نظام وساتئ څنګه جند پکې یو کس دغه حکومت اسلامی دی دا قصاص دوړو طرفون د خیر شو کنه جون شو کنه کدا نه طالبانو دی هغه وای نه هغه با دی وای او که صبر روانه جنگ نو دوړو طرفون مړ کی کنه هغه دینه مم کې دی هغه کچره د یو قاتل قصاص او قانونا چې کنه دوړو ته قرار شي یو بل لا حیات طالبانو کچره یو کس موږ وکړل چې هغه فصله شو نور کسان به ته اقدام کوي بیا سوال نه پیدا کی طالبانو به یو چې کوم د کس لاس کټ کو ډاکټر صاحب به ګرځاو جن بیا بچا ورانه کړي پلار کې پیسې پرته چانا غس خدای کې اسلامي حکومت کې جنت طالبان خدای په پاکستان افغانستان ټول اسلامي مملکتونو کې اسلامي قانون راولي امين به وای زموږ دعا مقبوله ده خو هغه پکې چې کله یار راشي سړي خیال له د مدینه جان فرمایي زمکه څنګه د ظلم زیاتنه دغه شوی دا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا څنګه ظلم زیاتنه لکه شي د څه په ټول زمکه د عادل او د انصاف نه لګي خو بل بستر نه غوړي ښا بل بستر نه پسې باندې غوړي کدا غوړي طالبانو خدای پاک زمونږه چې کوم د زمير صفا کی ذهن خدای پاک صفا کی خدای موږ د غفلت د خوب نه را بیدار کی کتب علیکم فرض کړی پتا زو باندې دا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي تاسو یو د جنې علامات د مرګ د اوس موږ مجاز بکو ځکه چې مړ شو بیا وصیت کولای شي معنی حقیقي کې دي شي نشي کېږي موږ مسو چې امارات د مرګ دا خلکو ته پدې کې حالت خراب دي کنه بیا بس کې وصیت وکړي کله ګوره طالبانو ان ترک خیرن الوصیه کچره د خیر پرې خې مال ګوره خه مال د خیر ویل کې مال پرې خې نو کتابه د بار نه فایل څه شه الوصیه تو وصیت په دا باندې فرض ده چا د بار وصیت کې لیل والدین مور او اولاد د بار ول اقربین چا د بار خپل خپلوان د بار بالمعروف په خیر طریقې سره کوي به شی باندې کوي حقا للمتقین دا حق دی لازم دی په متقین باندې شیخ شیخ را لګره ناسخ مسوم ته وخه نو شیخ شکنه زه دا یوم نه پریدم ناسخ در دخه منسوخ در دخه او ته په یو ورځ ځان مولا کې بیا به نه جنازه روانه چې زما ناسخ منسوخ په چاندلی بلا ور پسېګا دا ټول چې تر ونه څه څومره ناسخ منسوخ راځي منسوخ هم در دخه ناسخ هم متخن لیکه کنه چې به ورځ مې ټول زوله کې راځي به قرآن تخته کنه قرآن هغه نه دا کې خو مطلب یار وې کنه او دا منسوخ دي طالبان دا څه ده دا منسوخ ده جن دا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت دا منسوخ ده ناسخ باندې در دخه سپارا هم دغه صورت هم دغه د نمبر هم د لیکم چې کوم دی دا منسوخ دی چې کوم دی الکان تمام نمبر چې کوم دی لیکل د سورته سلورم سپارا سورته نساء چې کوم دی د مرکو دا 11 نمبر ته شروع ثابت رکو دا یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ورې کوي دا ثابت رکو چې کوم دی ناسخ الله جل جلاله چې کوم دی هر چا د خپل برخه مخرج لا دا منسوخ شو بس 11 نمبر آیت نه شروع شوی ده
طالبانو مزل زیات کوي کنه اصحاب ته روکو دا غره خدا منسوخ شو کنه د مدینه جانان اعلان کوي وای الله جل جلاله هر حقدار د خپل بر خبر کړی دا الا لا وصیت لوارثن تاسو ویلې کنه دی ویلې وصیت د پاره چې کنه وارث د پاره وصیت نشته منسوخ شوی دی دا نه ناسخ شو دا شو منسوخ شو خدای کې یې مسیحي چې کنه خپل پته لګي یو کس ویټ لګل یو حضرت صاحب چې کنه کیم سے وای دوزخی کالی کې لیکي چې عبد النبی نامه خضر شرک دی عبد النبی نومي خضر دا شرک دی بهشت زیور جنہ دوزخی کالی کنه طالبانو بچا باندې چې کنده پرده نه راچو حق ته حق وایو باطل ته باطل وایو خو زه ته هم ګورو کم یو کس پوه نه دی په دې چې راولې کنه زه په دخل چاله کې زه روان دی بغزه باندې یخ کینم یوازې اسلام مسله خو نه ده کنه دا خو د جانان سره د دښمنۍ مسله ده کنه نو جانان یوازې ستا جانان دی که زما جانان دی که دا ټولو دی مسله به چې موږ کوو سم ځای برابرو چې سم مونډان پسې راوباسو کله څنګه ده دا په کوم ځای باندې دا کوم د خیر سره لګو په نامه سي پاره کې چاته به لګو او په سعودي عرب کې به لګو چې کوم دی خدای کوي چې قصه د چا شروع ده چې کوم دی آدم علی السلام شروع ده چې کوم دی یارانو کلی کې آدم علی السلام زوی د جنم کې خد عبد الحارث چې کوم دی عبد الحارث سے کم دے فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا سے کم دے جلالین بابا هم کی خبر ہو کہ دب کے سویری نور کے سویری سم الاپریشن باندې مسئلے کو چې عبد النبی نومي خبر شرک ده یا نه ده قوانین مپسله نحوی سره شروع کو خدای کوي او دغه نه چې منطق د کتابونو قواعد سره شروع کو او چې بارا پسې د خیره زو مزل به کو مونډان مې راو باسو چې دا فتوا صحیح ده او غلطه ده چې کوم نه دا د جهالت اډه خبره هاوای دا خبره ټیک ده چې آدم علیه السلام دا کار کړو یارانو خدای لیکلی آدم علیه السلام شرک کړو وای دا شرک دونه شرکین ده سنیانو کتابونو تفسیرونه لیکلي دا شرک دونه شرکین نه چې کوم دی وای شرک به تسمیه او تا ولا بنیاد وکنهسته کنه دیوالونه خو بیا کې جوړې توحید والا کنه موږ به دا ټول مونډان راوباسو د خیر سره خدای کوي حدیث پیش کړي حدیث باندې به کلام وګړه د خیره څنګه خو بدني کلام په حدیث کې ناروا ده خطا دی بدني کلام په حدیث کې د قواعد او بعض د کو چې چا کړي د فن رجالو کتابونو کې پیش کوي به د خیره څنګه دا مسله ده چې بل یار څه لیکلي یو کا سامان یو کا سړی شهید کی څه مسله ده عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي کده ټول مدینه والا ټول حجاز والا خلک راغون شي یو کا څه په شریک شهید کو ټول به چپ کوم خدای کوي کله لیکلي چې کنده کسل کسان سل کسان چې کوم راغون چې په شریک یو مړ کو ټول باغې باندې قصاص کول شي پاتې شو د پیسو مسله جدا ده قاتل د بچ کم ده سزا ملوي او د پیسو والا د پاره جنبه قانون نه دي زجر ده او جیل ده نور سزاګانې دي ولم کدا ګورې طالبانو خدای پاره زموږ ایمان نه خطا کوي دا تسمیه خبره ولته د خیر سره شي هلته د آدم علیه السلام باندې ډېرې ګډې شیخان میخان فرمایي تفسیر هم ډېر خبرې کړي خدای دې تعافو وکړي تفسیر نامه باخلو بیا چې چا کمال کړی هغه به جزای خیر وایو کله څنګه ده خو خبره به سم صفا کوم نه دې خبرو صفای دې بیا هغه دی پتا وړه ډیرانه و مګه راکاږو بکې چې عبد الرسول نمی خبر شرک دی او دا شرک په تسمیه ده شرک دونه شرکین نه ټول مونډان مو درو باسو د خیر سره کدا ګورې طالبانو خدای باندې چکم ده زمون سره امداد وکړي مرګ دې په نیټه باندې یو خدای باندې وروسته کې چې ترجمه مکمل شي کنه کله څنګه کدا ګورې طالبانو نو دا منسوخ شو ناسخ تاسو ولې دا او په جان ده کنه دا لاول نازل شوی را رسول نازل شوی بیا فمن بدلو چاچه بدل کدا وصیت بدل کا وارثانو کې کم کس دا وصیت بدل کا بعد ما سمعوا فسغل چې خیر اوریدل وصیت به بدل کا بعض کسان دا ظالمان مشران کشران څه کوي کنه کله وراره سجادي کله کشرو سکله جنکو سورانه کوي فانما خبر دا دبلن اسم گناه دې بدلول علی الذين پاکستانو باندې بوي یبدلون چې دا وصیت بدلی بابا غاړه زاده شی بس بابا تل په خیر سره لاندې کسانو تبديل والو تعالی باندې ده خیر ان الله بیشک الله جل جلاله سمیع خبرن کې علیم خبره ده فمن خاف سوچ ویریږي ممو سند وصیت کوونکو نه جنفن د میلان غولو مشر لور ته جن ډیر ور کوي یا مشر زیتا ډیر ور کوي کنه دا به کې میلان یو ته کې نام چې کوم قانون دی چې کوم قانون باندې وځي چې نه خاطر به نه کېږي او اسمن یاد ګنا وصیت کوي خو ناروا وصیت کوي د څه وصیت کې چې لکه یو ځای ما چې کوم دی نه فرمایي دا وصیت مو ورکوي برخه ولا مو ورکوي دا نو یا و چې لکه زما په پیسو باندې چې کوم سینما جوړه کوي دا ناروا وصیت دی د وصیت لپاره خپل ټیم دی شرایط تاسو شاید دا کې ویلي هغه میراث کتاب کې جن سراجی کې
دریم نمبر کې وصیت او وصیت لپاره شرایط دي د ګناه باندې د ثلث نه زیات نه وارث لپاره باندې چې کوم نه کله ګوره کوي نو بیا د غیر نافذ کول نشته نو د څه چلو کو تبدیلی راوسه فاصلح بینهم اصلاح دې تر مزه وګلا کمه به شوو کو اصلاح وګلا صلح وګلا نو تبدیلی خورا لګنه خو بابا چې غلط کار کړو د اصلاح راوسه فلا اثم علی په دې باندې ګناه نشته د تبدیلی په وسط ګراو زو کار خیر وکړو خدای په وجه صلح کوي چې کنه وصله خیر صلح خیر د فکر په تبدیلی راوسه ګناګار نه دی ان الله بیشک الله جل جلاله غفور خبخن غیر رحیم مهربان دے یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرض پیشی بتا زبانی روزے کما طالبانو کب تشبیہ د پر راضی کنا کم کې خو مشابهت دی په کیف دی کنا صرف محض فرضیت کې باقی مقدار کې فرق دی هغه ډېر زمونږ لګي هغه ثواب لګو زموږ ثواب کمال کو دے بلغ سرنگی فرض کرے شی الذین پاکستان باندې من قبلکم جس تاسو مخ کې تیر شي لعلکم تتقون بعد چې تاسو متقیان شي چې روزه دیونی ونه متقی بشي خو روزه چې روزه دیونه بیا متقی شي نه سبا خو روزه نشته کنه ما څه خپل باندې کړی بس ټیم بدل کی نظام الاوقات بدل کی پېشمنی کې چې کنده خبما او جماعتي پټه کې ماشاءالله بیا تراونه بیا پاتې دي هغه ټیم بدل وکړه په کوجه کې لږ خرچه کې پروژه کې بیا سمکار ورته ویل ال خرچه کوي بیا نو روزي خو مقصد چې خوراک کم کې استاد نفس اماره کمزور شي عقل قوي شي نه روح قوي شي کوم ده عبادت ته جوړ شي ته خو سمکار وکړه چې کوم ده شیطانو خلانه تلې خو تا د خپل دشمن چې در سره ده نه بس غټ دشمن دی کنه ان النفس لاماره دا د خسر پړه ده ځکه دا څنګه جګړه کې چې کوم ده بیا تراونه پاتې چې جمعه کې ټنګي یره دا استاد په قلاله تراوي کوي هغه ځکه استا یار چې کوم نفس دی کنه د سم برابر کړي او چې باروزی به خلاري موجود اسپک شي به غب لګي خلاري کله کې سټ کله غب کله په پوله ور کله بلاره باندې وجه سره چې صحیح طریقې سره روزه نه نیول شي خېټه د تعالی جوړه خود سترګو روزه نشته خپل روزه نشته ټول بدن روزه نشته حالانکه ټول بدن به روزه کې نو اعلی وکړ کی خدای په دې موږ متقین جوړ شي ایام معدودات یو څو ورځې شمار کړل شي ډېر شیا یو کم درش اتیش پکې نشته کنه الا فی پاکستان کنه اختر په ورځ باندې روزي نشي چې کوم حق روزي خوري په خلکو باندې بس کنه مولیانو مسلمانګری فتوا ولا ورکړي بس سپوږمۍ صحیح کوي ناس په کم ځای کې چې کوم دې بسکټ خوري تاسو سره روزي د اخکاری چې کوم کسان د اخکاری هغه ورونه کې بار ډیر دی فمن کان منکم مریضا سو چې تاسو نه مریض یو والا سفر یا په سفر باندې فائدۃ من ایام اخرى روزي وکړي نه بس کې شمار پکې د نور ورځو وعلى الذين يطيقون وكسان چې طاقت نه لري باب افعال حمزه د سر ماخذ د پارم چې هغه طاقت نه لري شیخ پانی دی یا شیخه پانی ده کنه دا چې عمر درسه شروعي بالکل نشي نه ولې هغه باندې څه لازم دی فدیه طعام مسکین فدیه طعام نه مسکین د هر ورځ ځان ځان ورکه هم ټیک ده د ټول رمضان په اخر کې هم ټیک ده خو کله رمضان نه مخکې ورکه نه ده صحیح ځکه چې سبب د وجوب نشته نفس وجوب نشته وجوب ادم نه راوړل چې کوم هر ورځ ځان ځان ورکه ټیک ده چې کوم اخره کې ورکه ټیک ده تقریبا 200 روړو حساب چې کنه روزنګ پیسې ورکړي بس مسكين دی ورکړي فمن تطوع یو سورۃ طالبان دا چې سر په ماخذ لپاره نه کې ابتدا د اسلام کې چې دارانو اساني وبکي وعلى الذين يطيقون کسان چې هغه طاقت لري چې کوم دي مالدار دي فدیه طعام مسكين په دمن څه لازم نه فدیه طعام د مسكين چې کوم دي یا الله خیر رسول جن سم داستان دي کړي نو واسطه کې دا کنه مالدار فدیه به ورکواله کروجنی سروجه اختیار روسته بیا د حکم منسوخ دې صورت کې چې سر به ماخذ لپاره نشي نو دا شی شو بیا منسوخ ناسخ څه ده پورې غاړه روانه فمن شاهد منکم اشاره فلیسن دا خبره ختم شو که سر به ماخذ لپاره شنو بیا منسوخ نه دی ورغه اوسم دا حکم شته شیخ پانی لپاره او د بډای پانی لپاره حکم نه چې سبا کوي فدیه ورکړي د مرضعه لپاره تی ورکوونکو لپاره او حامله لپاره شریعت اجازه کړی چې روزه دی اخري به رسو کی قضا دې راو ګرځي کوم فمن تطوع خيرا دا فدیه شو قران نه ثابت شو فدیه د قران نه ثابت شو دی خو به خیر اسقاط هم نه مني فمن تطوع خيرا چا کو خیر یعنی 25 روپے کېدل 26 27 ورله فهو خير الله دا لپاره بهتر به وي 2 سره وړه کې 2 سره ورله وان تصوموا خير لكم کجرتا سو روزونه سے بهتر به تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کجرتا سو پويږي طالبانو یو شیخ هغه صورت چې ابتداء اسلام کې روزه نیول لیکم ده رخصت فدیه ورکړي روزه نيسي په دې صورت کې ان تصوموا خير لكم کتا سو روزونه سے تاسو لپاره بهتر ده څه شي نه مفضل علیه فدیه شوه
خدای کې یو بل لا چې فمن کان منکم مریض او علی سفر چې په مرض باندې سفر باندې دې د پاره چې رخصت د روزه ماتول او قضا برا کړ دې په دې صورت کې چې د مریض د تکلیف ته نه رسي مسافر د تکلیف ته نه رسي روزه ونی ورانو روزه بهتر ده د لپاره د افطار تکلیف ته نه یوردم ٹھیک شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لیس من برم صيام بن سفر خاتمه الکافیه حدیث ته لیس من البر الصيام في السفر او قران څه فرمایي وان تصوموا سفر کې روزه نیونه لا افطار رخصت دی ونی بهتر ده د لپاره تطبیق وکړو کنه وکړو تطبیق ما حدیثونه په خپل باندې کوي دا هغه سفر دی السفر دی هغه سفر دی چې مشقت دی پکې کم سفر دی نو ریزای تفصیل کړی دی کنه دی کړی سفر د مشقت دی پکې یا ملګری مفترین دی او نفقه مشترکه او تا د شیخ صاحب جوړ کړی دی مسلمانانو تکلیف ورکړي او وخت افطار بهتر دی او چې ټول ځین د روزه دی سفر تکلیف نشته دی روزه بهتر دی نبی له سم فرمای السفر کې روزه نه ثواب نه دی نه د کوم خبره دا هغه خبره چې د مدینه جان روانه مکه ته د فتح مکه پته کوي او دغه د کوم د رمضان د روزي نیولې دي چې نبی سم چې ښکارا باندې روزه ماته کړل او بعض یارانو چې کوم د روزه ماته کړو د ځان اتباع وکړه بعض کسانو چې کوم دی روزه ماته نه کړل چې کوم دی قرآن دې نه اجازه ده نبی رسول صبر مې لیس من البر الصيام في الصبر کم سبا چې غزا ته روانه تکلیف دی کنه نبی رسول اعلان نو کو چې 4 روزه ماته کړې هغه سم اجرونه ثوابونه وګټل چې کم کسان چې نه روزه و چې کم نه هغه چې نه بیا بیهوش شو چې کله دغه شو چې روزه نه ویل شپې نه نشي کولای کم کسان روزه ماته کړې او د شپې خبر پسې کې تهجد وکاو انور یاران پراته و بیا خیال کار باندې څنګه راغلي دغه سفر کې بیا روزي نیول بل سفر کې صحابه کرام دلی دي چې کوم ده او تکلیف نشته په سفر کې صحابه فرمایي باج کسان مفترینو او باج وسایمینو په مفترینو باندې اعتراض وکړو مفترینو په سایمینو باندې اعتراض وکړو زیرو خط ده بس تطبیق باندې پوه شئ اړه خوازګار ده اوس رئیس الجن کوم خبره کړې ده اوس شپږ میاشتې چې کوم درو ورځ شپږ میاشتې روزي هغه دا خو پته مدرسې ته راغلی وکنه دیم پکې وبکې خیر ما دا میاشتې دغه ټول نظام ولا هم دروځي هم ما دا ټول دغه نظام مقرره کوله بالکل ټم ټیبل جوړ شي باغې باندې وروځي چې کوم نيسي دا خیر ضروري خبره ده په شپږ میاشتې ورځ شپږ میاشتې روزه مدرسې ته پته راغلی و انا څه بیا سم تفصیل او طریقه له ورته خیر تسلی بخښ پوي کړي نو زه به مخه خدای کوي خیر پاتې کاز والا خطا شو کاز والا سره کېلو من لم یجد وقتهما لم یجد هغه کاتب موږ خطا شو وقتهما حساب ناس ته وي مې خطا ده وي خطا ده مې ګوره من لم یجد وقتهما چا چې د وترو د مغسم ټیم نه لم یجد دا خبره خطا ده شامل تفسیر کړی دی قران او حدیث خلاف خبره ده کدا ګوره طالبانو دې بلې خبره سره کړی سرسایه کې یو کس ورکړي د اخترو نمخ کې نو صحیح ده دلته هم نفس وجوبا نشته ځکه واجبي خدا اختر صفا باندې بس ما شوم نه رسکه اوس طالبانو ما ته غره نفس وجوب نشته خبر ما سب څه کړي وم تاسو نو لنور ویلې کوم نو لما سره کې د هر روزه د لپاره هر ورځ اوله برخه ده کنه تاسو دا کنه هر ورځ اوله برخه د لپاره څه سبب د وجوب د لپاره ده ټیک شو ها نو چې ته د رمضان مخ کې ورکه نفس وجوب نشته سبب نشته نفس وجوب نشته وجوب ادا نه سي کیږي ټیک شو پاتې شو د قول نو لمر کې تاسو ویلي چې د روزه نه مخ کې د اختر د مخ کې روزه نه پسې مخ کې سایه ورکه دې نه ټیک ده ځکه سبب دا غي څه شي تاسو ماشاء الله طالبان یې وکنه د سرسایه لپاره سبب څه شي ده هغه کفاره چې دغه خرچه برداشت کړي هغه کفاره چې دغه خرچه برداشت کړي دا کفاره موجود ده کنه دا سبب څه ده دا کفاره موجوده نفس وجوب شته کنه اختر په ورځ باندې وجوب یاد راځي اختر په ورځ راځي وجوب یاد راځي په دې کې یې خیر په حساب باندې چې ما چې نه اوس ګډ خرڅ کوم 6000 روپۍ باندې ځکم نفس وجوب راغی کنه او نیټه مې درځل لږم وجوب ادا وکړه راځي چې کله دې جلکه پیسې ورکړه کوم نفس عقل سره چې کوم شرعه نفس وجوب راغی چې وجوب ادا عند طلب به کوم دی نو دلته طالبانو چې کوم دی نفس وجوب څه کفاره موجود ده او وجوب ادا کله راځي چې کله زموږ مذهب دا غلې چې صبح صادق چې کوم دی ټیک شو اوس لکه نور اورشتاین نه په غرزومه حامله د یو زنانه چې کوم دی په رمضان په 15 تاریخ به خیره سره تشریف فرما کی اوس تا د رمضان په اول کې تا هغه جن فدیه ورکړې ده نه صحیح کی ځکه چې یار راغله نه ده کوم کفاره نشته لکه نورم په وړاندې کې طالبانو ما دغه کتابونه لیکلي چې د اختر پښپا باندې یو یار رخصت شي
یو یار سرسای پښتا نشته به او کله اختر د ورځې نه پس چې کوم دی یو یار دنیا ته تشریف فرمایي څه چې کوم نه او د نور یارانو په دې باندې غروب د شمس چې کوم دی اوس پوه ماشاءالله تمره پته چې استاد یو دنه دی غره ها د خبره ته خیر شته غره او تاسو چې کوم د خیال لګولې نو لزا به راوړو بس نو لزا څه دي کړي چې نصاب موجود دی دا نصاب په نصاب سره نفس وجوب راځي کنه سبب دی کنه نصاب نامي سبب دی نفس وجوب راغلی دی دا حولانه حول مخ کې د زکات ورکې ټیک ده کنه کله یو کال ورکې ټیک ده کله دوه کال ورکې کله درې کال ورکې ټیک ده او چې کله حولانه حول راشي د شرعي وجوبي ادا ټیک شو اوس هغه لیکلي اوس څه بيخي نصاب نشته نصاب اوس نشته چې نصاب نشته نفس وجوب نشته کنه او دا چې د خیره سره شوړه به ملاوي کنه که طالبان پته مې چې کنه زکات روانه شوړه به ملاوي او دا نه روزه کې به قسم شې شوړه ملاويږي مال به ملاويږي راشه مخ کې نه داګه چې نه زکات ورکوما نه دا زکات صحیح ده زکات ونه شو اسی صدقه شو کنه اسی خیرات صدقه زکات ونه زکات چې نفسي وجوب او سم خیر شو تاسو مړه خوځګاره وای لا يطيقون الاجلام مقدر نه قانون نه ده تاسو سلګبري وکاله د خیر سوای سلګبري والا چې کوم کسان سلګبري ویل دا یطيقونه کې دا حمزه سره بارا سلب ماخذ ده سلب ماخذ به چې لا به راو باسي زوره شته تا لکه په خپل باندې دا خو چې نه لا ضرورت پاتې نشو کنه نه لا چې چا چاندره یې غیر قانوني چاندا شو کنه زمام کې په سلګبري وای مشافه چې نه قوانین چې نه خواص وای تبابونه اوس مخکې مدار پکاره طالبانو ما تاسو مې ګپ سره وای کټګوري طالبانو ګپ مزه کې خو ټیم خبره ده شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه میاشت چې په دې کې نازل کړی شوی دی چې په کې وای مزه وکړي کنه وکړي هدل للناس هدایت د بار د خلقو کوم خلقو د بار الناس هدل للمتقين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا طالبان دغه انزل له بدر غل نور انوار ویلي دي چې انزل راشه نزول د فعبت مراد وي تنزيل کې تدریج وی ګره خاص درش کاله کې مکمل شي تنزيل انزال یو میاش کې نو ټول میاش کې راځي شي کنه سه یو خاص ټیم کې کوم دي او بس تر شوم بیا راوړو سورۃ قدر په سر راوړو ان انزلناه في ليله القدر خدای کې یې ليله القدر کې نازل شي میاش کما یو رمضان المبارک میاش مبارک ده کنه دا وهذا كتاب انزلناه مبارکا کتاب مبارک په دې موږ ټول مبارکان کی څوک چې مخلوق مبارک نشي کېده او مخلوق مبارک په دا کافر نه خبره را روانه ده خیر اسه وجعلني مبارکان کې سورته مریم 14 سم کې ده خیر اسه دا ټول خبيسان موږ په ځای ډابو ده خیر اسه سم ډابو په موقع باندې کټګوري طالب جی چې بلاول کې قران نه داشتا خلک یې وای کنه ته په خلک یې غره شیخانه وای شیخ الحدیثان دا خبره چې رفیع الله کې دا زه پیسې نه کوم دا پیسې په شاشي بابا پریدو کله څنګه نه لګا شاشي بابا څه ویلي کتاب الله خبره واحده سره چې معارضه راشي تطبیق نه کوي نو بیا بسنګي ترک ده څوک وای ته کې قانون وای نو لنوار وای کنه سامي وای دا قانون دی کنه دی کنه زه پیسې نه کوم نه قانون ما پیسې نه کوي کنه کوي خاصه حدیث پاتې کی نو بیا د مولا خبره بسنګ نه پاتې کی به طریقې له ولا پوس پوش باندې تم خوځګاره کته ګوره غیر ضروري خبره مکه وای کنه والفرقان سمانه طالبانو فرقان فرق را وصول کې کنه وبینات او خارج جګم د احکامات د هدایت نه مله هدایت نه والفرقان او فرق را وصول کې طالبانو چې قران تر اخره پورې وایو مسلمان کافر ته بګونه پیژاند حلال حرام عقیده دې بګه صحیح او غلط ونه پیژنو فرقان نشو تا دا بار کنه معلومه ده چې قران او فرقان نه غوتا سم ویل نه ده سم خلق نه دی ویل نه ده ونه تا بالکل اسلام کفر حق او باطل بالکل لا شک لا ریب فيه کتاب دې کنه او تا وخت نه لګولې فمن شاهد منکم الشهر سوچ حاضر شستاس نام میاز رمضان دا یعنی میاز رمضان رالو دې موجود دې شاهد سم طالبانو حاضر سمانا یار خو دې معنی ګوان راځي وای دلته بس چل کوي دلته خو مزل لګم پته ته نه لګي طالبانو ټول وړاندې ورته ناس وړاندو کې یو سرګي والا بادشاہي مکه درشن ام کنتم شهدا آیات حاضر وای
دلته په پته باندې سم تا بیا راشي بیا طالبان مدو کوي سوچ حاضر چې تاسو نه بیا رمضان د فل یصومه نادرو جونسی ومن کان مریضا نو ایو برخه منسوخ شو نو آیا ذهن کې بدا خبر راځي لکه د مریض هغه رخصت او مسافر رخصت هم دغه شوی هغه دوباره کې چې لکه رخصت برحال له او ومن کان مریضا سوچ مریض وی او را سفر یا په سفر باندې فائدت من ایام اخر پدمای لازم نه نیای پدمای لازم نه شمار د نور ورځو تاسو فقہ کې طالبان ویلې ک سړی لاس روجي وخړي راغه او دته څنګه ټین ملاو شو د لاس ورځو قضا راونه ګرځول د مړکی وصیت بکې کنه بکې او کله راغه د ټیم ملاو نشو پدمای بیا وصیت ستا قضا په نشو ځکه چې د ټیم ملاو نشو مریضم دغه خبره ده کله د ټیم ملاو شو او د ونی بیا واسه کې وصیت بکې کای با مړکی وصیت بکې بیا چې مې دغه وصیت پوره کول فرض دي کنه دي انو رضا سره کې ویلم یا فيما وصابي بیا به د اسقاط کوي بیا خدای په دې منګه څنګه تاسو سراجي کې چې موږ تفصیل اورېدل وکړو کدا ګورې طالبانو یرید الله بكم اليسر الله جل جلاله اراده کې پتا سبحانه آسانی ولا یرید بكم اليسر تاسو باندې اراده نه کې سختی راوستلو ولتکملوا العده د پاره دې تاسو پوره کې شمار ولتکبر الله د پاره دې چې الله جل جلاله بیان کوي علامه هداکم پاک نعمت باندې چې تاسو ته هدایت کړي ولعلکم تشکرون د پاره دې شي تاسو شکر وباسئ شکر الحمدلله او وسم وایو بیا د خیر سمو چې الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فقط احسان دې واذا سالك عبادي عني کله چې تانه تاسو کې زما بندگانو زما بارکه فإني قریب او زنه ټلیفون را پسې مکوا ټلیفون را پسې مکوا زه قریب یم سورۃ قاف الله جل جلاله پشپګشت مسی بارکه فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید او بیا په سورۃ واقعہ کې الله جل جلاله فرمایي و ایست مسی بارکه ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون ورې کې چې ته په ټلیفون ملاوي خو کار دې خراب وکړه قرآن نه خلاف ورزي را لګنه ټلیفون خو بعید پسې خلک کوي ګن بهرحال بلا په ټلیفونانو پسې ور پسې خیر دی وایي خدای پاک سره دوی کوي اجیب دعوت الداعی قبلهم دعا کون کے دعانے کل چرے دعا کے فلیستجیبوا لی دی زما حکم او منی قبول لکی وليؤمنوا بی زما حکم دی چې کوم نے قبول کی ودی منی خدای پاس حکم کړه تا موږ ته حکم کړه دا حکم موږ د کړه الله جل جلاله پسل رښتما سی پارا کې سورۃ مومن کې او 65 نمبر آیت کې ویل دي وقال ربکم نام وقال ربکم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين خدای پاسه دعا کوي بس مامور به مطلق ان الوقت ده تبګه د بطن نه چاندې مور اچاو خدای کوي آیت نمبر 50 نه ده خود کې دی شپته ده وی ګوره خیر راوړا ودا کده دا میدان کله چې بل څه لیکلي خو خیال کنه طالبانو الله جل جلاله زما حکم ومانا زما حکم دمته نه جانان فرمایي وی علیکم بالدعاء وی الله بندگانو په ځان باندې دعاګانې لازم کی مشکات حواله جاتو کې خبره شته مې لیکي چې بل ځای باندې تفصیل د خیر سره حکم نبی علیہ السلام فرمائے من لم يسأل الله یغضب علیه سوچ دعاګانې نه کی خدای او ته غضب کی سيدخلون جهنم داخرین طالبانو دا موږ وایو شرایط مطلق دی کنه انو هغه شیطان خبره ده چې کوم نه خو غټ مولا په کې راځار کوم کته څنګه دا عبد السلام چې کوم نه دغه ته جن عبد الله جان وته شرایط مطلق ده دی ورته عبد السلام ورته دا مطلق نه دی دا چې کوم دی مجمل دی وای ودې کې خدای ته دوکا ده لکه ته چې دا شپېتې دي زموږ شپېتې نه دا 60 دي ودې کې دا څه مقل توب دی چې کوم حالکه مجمل چې کوم دی ځان له شی مطلق مقایسه ځان له شی مجمل په مقابل کې شی راځي چې کوم نه بل شی راځي د مطلق مقابل کې شی راځي مقید راځي دوکه ولا ورته پسې پر کې ذره بلا ورګه ولا کوم کله بس هغه په اصول په نه دم دوکه ورکه بس دا بلا ور پسې کا غټ خبره وکړه چې د بخاری په حاشیه باندې دا غړي وړي ویلي دي بخاری په حاشیه باندې هغه حواله جاتو کې است چې د حاشیه ولا خطا شوی دی حوالو کې مالي کړي تفسیر قرطبی لیکلي طالبانو غټو غټو علماء چې غلطي وشنو لاندې خلکو ته بار بیا سمجھګنه میدان جوړ شي دا چې څومره خبيثان دي کنه د دوا منکرین بیا د ګستاخه دای دې کلمه کې دا مطلق نه دا مقید دی وای نو وجه مطلق دی کنه دی دا مقید دی وای خیر پکې چې نذیر او باسي د قران نه طالبانو سورۃ انعام کې تقریبا 41 نمبر آیت ده هغه آیت راړې په دې کې په لګي پکې او دا قرطبی دا خبره کړې
41 جزاک الله خدا پاس نه 41 شروع شوه خبره په 41 کې ده قرطبي څه خبره کړې ده هغه بعضی وخت یو آیات چې کومه بظاهر مطلق کاری خو قید بل ځای کې موجود وي لکه اوس تاسو سماوي کنه چې ادم مطلق شو کنه بیا بل ځای کې قید شته کنه وای دا مطلق کاری خو بل ځای کې قید موجود دی نو لہذا قید براغله بده کې وای لګي بګي ٹھیک شو نو دې کې قید قرطبي ولا لګولې وای دا مقید مطلق نه مقید دی قید سره لګولې قید دا چې کوم نه لګولې فیکشف ما تدعون الیه ان شاء قید وسونه فیکشف ما تدعون الیه ان شاء دې بګي قید ولګاو نو لہذا چې کوم نه چې سنانو ته مطلق وای دا مطلق نشو شې مقید چې کوم نشو حساب سره شروع کو کنه دا مطلق دا مقید دا مطلق مقید د پر اصول سره قانون وځ کړه کنه وځ کړه خبره به قانون شنواله بس پای شي کده څنګه طالبان یو شي شاشه لیکلي نو لنوار لیکلي بر ټول کتابونه لیکلي المطلق یجري على اطلاقه والمقید على تفیده خدا کله دا حاله چې مسله جداوي حکم جداوي مسله جداوي لکه دا غي مثال نور کړی نو لنوار مثال نور کړی کفاره د قتل خطا کې رقبه مؤمنه راغلي کنه رقبه فتح رقبه مؤمنه نو رقبه مؤمنه مقید شو کنه شو او کفاره د یمین کې مطلق راغلی او تحریر رقبه راغلی زهار کې مطلق راغلی نو مسله جدا ده غزانه مسله اذان مسله او زهار جدا مسله نو المطلق يجري على اطلاقه والمقيد او چې کله مسله یو شی حکم یو شی بیا حمل د مطلق مقید باندې وسره بیا واجب ده اتفاقا نو لنوار لیکلي مولوی لیکلي بار کوم د توضیح تویلی کې نور کتابونه لیکلي چې کله مسله یو شی حکم یو شی اجماعا بیا حمل ودې کې اجماعا بیا حمل کې چې کوم نه قانون شو کنه چې قانون باندې پوه شي په خپل باندې ته ما आवाज کوي چې سب خطا شوی دی ٹھیک شو حمل مطلق مقید باندې کله کیږي جزاک الله اجماعي شو کنه موږ سملګي یو پکې اوس موږ ګوره چې دا مسله د دې آیت او دا آیت مسله یو ده حکم یو ده که جدا جدا ده اوس بتا ته پته ولګي چې کوم تایید د پاره تاسو په تفسیر حواله هم درکم چې دا وګوره چې مان سلام شي راوړې دا آیت وګوره په خپل پته ولګي 41 نمبر آیت سورته انعام کې راوړې په خپل بس تاسو سره کې کولاو شي دی خیات وای چې کنه ودا چې کار خرابې لکه باواله سپاره کې چمګو کنه چې دې مراد شه پته لقا د مربي کلمات مراد څه شو ربنا ظلمنا انفسنا چاته پیراړو خبره صفا شو کنه نو هوایي ټیشن کار خرابې کنه آیات وړاندې ګوره روسته ګوره یو آیت پورا کا بس خبر په خپل باندې پورا شي دا یو آیت پورا وایا خبره صفا کی فیکشف ما تدعون الیه وتنسون ان شاء وتنسون ما تشركون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء وتنسون ما تشركون چا خبره شو مشرکانو خبره شو مخکې چې کوم د 40 کې د چا باس روان دي د مشرکانو خبره اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين بل ذکر د ذکر راغله ده ودې کې مخکې د چا باس رسول د چا باس ودې کې مسله د چا د کافرانو ده کافر ته چې ټول د واګان نه قبلهم چې کومې به خو هي خبرو مې درته چې خو خې شي نه قبلهم درته خدای کې یې قید ورغی کنه مسلمان بارکه ته ماته پیدا مسلمان بارکه نشته دا چا خبره ده دام یا ساده طالبان هغه جن کافرو خبره ده چا خبره ده وایذا سالک عبادی صحابه یاد عباد الرحمن یاد بلخه وجيب دعوت دای قید پکې نشته دا عباد الرحمن خبره ده مؤمنانو خبره صحابه خبره هغه چا خبره ده ته شیخ دا قید اوس لګي اوس نه لګي چې کوم ده خدای کې یې هغه د چا خبره شته کافر او دا د چا خبره مسله کله حمل مطلق موقعیت باندې کله کې چې کله مسله وي حکم یو خبره پاتې شو دا زموږ مذهب دی وی دا مذهب دی چې کوي کنه که مسله جدا جدا یو حمل مطلق موقعیت باندې کله غي مذهب دی کنه موږ خپل مذهب کې نه پرېږدو چې خدای نو قوت خی ورته کله څنګه دا چې مذهب دی خو دغه ستاره مذهب قانون په خپل ته باندې دته خپل مذهب غلط جاری کړي ودې کوي تاسو نه تاسو کوم قانون څه دی لاول به مطلق وي قید ورسته بس راځي دا څه ده کنه دا مطلق بل اول وي قید ورسته لګي کنه لکه یو خبره مطلق شروع سره شې شو چې کوم نه قید بګی راغی بګی څه ده کنه دا اوس هغه دا ګوره طالبانو چې کوم نه دا څه شو دا مقید شو دا مقید شو کنه دا بل اول وي کنه هغه چې نه قید شو ورسته کنه طالب د لکه ته قدر نه کیشه دا ګوره به مسی پاره دا هو مسی پاره دا وړاندې شغلوسته شو وته لګرایښ شوه لګرایښ شو دا قران راوړو د څه وته ولې کې سورۃ الانعام مکیه سورۃ الانعام مکیه او سورۃ البقره مدنیه بلګ هوش کې شوه چا سره وخت نه لګولې هغه مکی دی او دا څه دی مدنی دی هغه مکی مشرکانو خبره ده مدینه پتنګانو خبره ده
ودې کې دغه په مذهب باندې قید لګي کنه لګي نه او ته چې لکه دا خبره چې کوم نه دا قرآن خبر صفا شو بیا په دغه ځای باندې طالبان وګوره جیم دي فایک شی ما تدون الی ان شاء وتنسون ما تشركون دې ځای باندې تفسیر ساوی لکانو حواله عبارت په لیکلې هغه لیکلې دا خبره د کافرانو ده او د مؤمنانو بارے کې دا خبره نه ده مؤمنانو بارے کې څه خبره ده اجيب دعوت الداعي وقال ربكم ادعوني دا ګټه وړه د بخاری په حاشیه باندې هم ویلې دي به یو کاشو غوړي مراچولې دي کاشو غوړي به راځولا غوړي خراب دي طالبانو غوړي چې خراب سره خرابای کنه غوړي به څنګه راځولې دا خبره نو چې د حضور علیه السلام ټول دعاګانې مقبول نه دي مستغرق تکم گجای نو قید دا په ولګه غوړي به واچول کنه او دا غوړي به موږ جدا کړو راند به واچو او دا قانون به موږ صفا کوجه کوم نه ولې کوي خیر حدیث جواب وکاو په بس باندې وکاو حدیث باندې وکاو په قواعد وکاو طالبانو که څوک دا خبره کې د حضور سم دوه دعاګانې قبل شي یو مردود شوی دا مسلمان نه دی طالبانو په حدیث نه پوهیږي ودې کوي خیر زبر حدیث مطلب بیانوم دردا حدیث بدر تپویم تفسیر الحديث بالحديث بکین تب جزاک الله بیا وایي دا د مشکات حدیث ده دا ترمذی حدیث سے ستوی حدیث نمبر 80 نبی علیہ السلام فرمای دعا خدای پاک مومن خما قبل قرآن وای کنه آیت وای هغه آیت وای قبل یې کنه دا قبل ول سو صورت نه دي درې یا دنیا کې ولا دا شي کې خیر ولی کې ولا دې کې خیر نه قسمت کې نه لیکل شي دې په برکت باندې دعاګانې بلاګانې را پاده پشي دا دیم صورت د اجابه شو کله مونږ شو اخرت ته ولا ساتي اخرت کې ولا اجونه ثوابونه ورګي ذخیره کوي ولا کله چې اخرت کې بدلې ملاويږي نبی له سم فرمایي دا بنده به ارزو کې کاش کې دعا دنیا کې زما یو دعا هم نه قبول شوه پدې پوه شوې چې دعا بهر حال قبلي کې د مسلمان دا آیت پدې بیان دال او سورتونه شو راشد مدینه جانان حدیث توس دې دو قبول شو چې کوم دې دو دعاګانې مقبول شي او بل چې کوم دې د سینې شي قبول نه کلا منعنی لفظ راغله دې منعنی لفظ راغله غره ښا منعنی واحد ویرا منګل چې کوم دې اوس په تور مثال اوس ماشوم دې چې دغه په زور کې چې کوم شاته په زور کې او ماشوم زړې دې اس بلا تشبیه تاسو خپه نشي یو نظیر پېښ کوم مثال نه دی چې کوم دې دا شاته لخنه دي چې کوم دې او دې په زور کې لګا او دې چې تکل ټیک شي به در کوم بیا ډېر مزه کې اوس دې خرابای دې کم دې و دې کې خدي کې اوس خیر نشته روسته به خیر ده دې اوس راشه د مدینه جان په خپل باندې فرمایي وای انبیاء علیهم السلام ته خدای په دعاګانې ورکړي هغه په دنیا کې ختم کړي ما خپل دعا ساتل د قیامت ورځ ته چې کومه پرې خلې قیامت ورځ ته ساتل د چې کم دې تعلیم ساتي غلم ساتل هغه بس شي هغه کنه هغه زه خپل امت لپاره سکم شفاعت وکم نو اخرت کې اوس خیر شو کنه شو کوم ده سو کې نبی له سلام فرمای سو و چې درې سورته د مقبولیت نبی له سلام فرمای تفسیر القرآن بلا حدیث او تفسیر الاحاديث بلا حدیث څخه کوم خبره صفه هو گیا نو حدیث ته منکر نه ما حدیث نه رد کوم چې حدیث چې نو وضاحت ته حدیث باندې کوم تاسو کوم چې کوم ده په نبی له سلام درو ما نبی له سلام د سینې چې صادره زیاتو باندې عذاب قبر راغلی دی مریان خو بغړ وړو سر دی او صادره زیاتو باندې عذاب قبر راغلی زم دا دروغ دی ته په حدیث باندې پوهیږئ نه چې راشه مشکات ته چم کوم چې ایمان دې جوړ شي دغه مشکات به دغه حدیثونه به دغه یو باب کې به خبر روانه خو هغه ډول په ټول کار خرابای چې کوم ده حدیث نه منکر نه ته حدیث په مطلب باندې تاسو کوم ته نبی له سم دعاګانې دنیا کې شو دعا ورته وساتل کنه الله جل جلاله ته چې اختیار وکړه زما حبیبا تعالی شفاعت درکم یو ساتل کنه شفاعت نبی له سم فرمایي شفاعت درکم کدا سلورم برخه امت درتا وبخنه نو په دې برخه کې هوکار خرابي کنه تنور پاتې کې سب یک بڑا چار کرا شو کرانه لې پکې وینا شفاعت نبی له سم ته وي چې شفاعت لدر کما چې کوم دعا مې له ساتل قیامت ورته دا لدر کم کنه درېما برخه متیان دې نبی له سم شفاعت وې زده چې کوم دې نیم امت وبخمو کنه د شفاعت نبی له سم شفاعت کې چل لګا کله سره دې کوم دې کني مې شو باندې سب پدې نیمو کې راځو کنه راځو پکې ودې کې نو نبی له سلام فرمایي تاسو په دې به صحابه ته تاسو په دې راځي نه چې تاسو جن روبه د اهل جنت شي صاحب کرام ولې نه جزاک الله سبحان الله وې تاسو په دې باندې راځي نه چې تاسو شي درېمه برخه د جنتیانو شي جيب وې سبحان الله چې کوم دې نورم چې کوم دې وې تاسو په دې باندې راځي نه چې تاسو د جنتیانو نیم پني مشه نور متيان نیم نور متيان شي او نیم تاسو شي چې کوم دې تاسو له مزه درکې کنه درکې سبحان الله وې لګ نورم چې کوم دې وې نبی له سلام فرمایي وې د جنت بشپک د جنتیانو بشپک شل سپونه جنتیانو وسمره سپونه 120 سے کم دے اتیا سپونه مزماده امتیان نو یو دا باقی جنت صالح په نورو چې کم دے سبحان الله
دا خبر هغه څوک چې د کانه یکون علم را خدای ورکړی دی ونه او الله جل یوسف فرمای ولا سوف یعطیک ربک فترضى جانانو عزت نه خوشاله کې مترا وته بوله زما یو کلمه گو امتی خو طالبانو د عمل خبر اخیری خبره نه ده ګوره زما ګناګار امتی جانم کې زنده راځي کې نبی رسول الله ټول بازار اورزان نه وړاندې کوم نو په سلوسته په ورزم بس په باندې موږ ایمان سلامت تاسو پوښتنه د هاشم مشوره کار خرابای چې اصول صحیح را روان نه وي قرطبي ولا خطا شوی کنه خطا شوی قانوني غلطي ده کنه دا ما دا غلطي بیان کړه غیبت مې وکړه خدمت مې وکړم بخاری عائشہ باندې خبره خطا متا کړې چې نته سم ګډوډ کړې کله څنګه دا چې ورشي عائشہ ګوره حواله کې شته کوم ده کته ګوره طالبانو خدای پاتې زموږ ایمان نه خطا کیا زما خبر ومنه دعاګانې کوي ټیک شو کنه سورۃ مومن کې ویلي دا مکی دی واقع سورۃ مومن دا مدنی دی سورۃ مومن مکی دی مخکې ته چې دعا کوي چې کوم ده قبلو مې خدای په زما خبره قبول کړي ول یؤمنو بی په ما دي یقین وکړي چې قبل اول علماء خدای کې یې پدې کې کته د بطن نقل لګي چې نازل نه پس نه قبلې سنت نه پس نه قبلې قران کې د بطن نقل ولګو کنه قران منسوخ کړه خدای کې یې المطلق یجري على اطلاقه مثلا استغفر چې کم ټیم کې پدې کې بدعت نه راځي طالبان خدای کې یې مامور به مطلق نه وخت دا کم ټیم چې کم ده تخصیص ځان لشه دا خره وي دا تاسو تخصیص کوي تخصیص اپریشن به ان شاء الله به وکړو د خیر سره دا تاسو تخصیص کوي تخصیص ناروا ده تر کوره پورې وایي تخصیص کې اوس غلو د خیر سره دا تخصیص مخصوص دی هر شي بیا ځګنه مو خو دی چې تاسو تخصیص کې تخصیص ناروا ده موږ په ځان باندې بیا ته براو مدرسې ته چې استاد دې به جواب کې دې به دا جواب کې چې په روزه کې ختمونه غوا او روزه دغه درنه تر شې نه په کال کې اگې دوړ کې چې چوڑه به سمجه کا خپل کار کته څنګه نو وخلګو په خپل ولا ټول خبره صفاشي بیا به دغه یو خر راځي تر پورې به یو مسلې باندې زغلې بیا به د لار پر کې دي کته ګوره طالبان وجيب دا ودای اراده انه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نباد شری کامیاب شهرت بیامنی وحل لكم ليله الصيام الرفث حلال کړی شوی تاسو لپاره پښپو دروجو کې الرفث نزدېکت خپل بیان ته جمانم نامه کې ګوره داغه وخا چې کله بروجه چې کوم ده ماده شو بیا بوده شو بل روزه بستار شو دا عمر فاروق د خاطر دا کلو وشربو شروع شوی ګوره ها چې اوس پرې اوس کې تر کوم ځای پورې کوم ده یا تبین لكم خیر ان صبح صادقه پورې دا عمر فاروق د خاطر دا یو سر راغله ګوره ها مخکې سرتی ډیر راو اعلان سایکم خپل بیان تا هن لباس لكم دا تاسو د پاره سره لباس ته ولې لکه ها کېدش دا تاسو د بار لباس او انتم لباس لهن دا تاسو د دې لپاره لباس د نارینه پرده په خزه باندې د خزه پرده په چا باندې الله جل جلاله باندې خدای په دې موږ راځي دا په خراب شو غسل وکړو علم الله وقید الله جل جلاله انکم بشک تاسو کنتم تختارون وای تاسو چې خیرات کې ماچارو انفسکم خپل ځانونه انسان دی کور کې خپل دې د تم ځوانه او هم سرکټ کې پراته چا ته ټینګې نشي بیا خدای چا د خاطر اسانی را لګنه ہمارے فاروق د خاطر اسانی را نو یا فتاوا علیکم الله جل جلاله رجود رحمت وکړه پتا باندې واپانکم تاسو ته اپ وګلا فالان باشروهن واستاسو ذکر داغه سره کوي وقت دو تاسو طلب کوي ما كتب الله لكم ما چې تاسو ته الله جل جلاله قسمت کې لیکل دی مقصد به سوي چې خدای پاک جل جلاله مالا بلد صالح راکي صدقه جاریه ماته ملاوي صرف څنګه له قضاء حاجت مګاو صرف شهوت نه پورا کاو حیواناتو کار ستا مقصد بسوي جانم فرمای تزوج الولود والودود فإني مكاثر بكم الأمم بشیر اورې د محمد سیوا کی زبا فخر کوم پاکستان والے نے بقہر کے کڑے چھوٹا خاندانو دا خدای بقہر باندې ککړ خلک قرآن او حدیث خلاف قانون جوړ پڑے کله ګوره طالبانو حضور اسلام فرمایي زبا فخر کوم او رزق څوک ورکړي رزق مقرر شوی دی دې کې رزق خدای پاک ورکړي چې کوم نه غیر رزق هم لیکل شوی ورکه نحن نرزقكم متاسب رزق ورکو او دې هم رزق ورکو لکه درا سره کارونه من کوي فالآن باشروهن وسن ذکول کوي تاسو وخت هو ما كتب الله لكم تاسو طلب کوي هغه چې خدای په تاسو طریقې فلج بسم الله ورته کوي ورته بسم الله چې شروع شنه په لسمه سي باندې کې براشي وشاركم في الاموال والاولاد باندې براشي قدادر دې نو فرمایي د شیطان شراکت په اولاد کې څه شي دا چې بسم الله ونه
دا کوي جما کوي شیطان مو سلیږي بیا د چا بچي شي شیطان بچي شي شیطان بچي باندې بیا اثر کیږي نه لګي اوسه خدای په دې زموږ دماغ صفا کی صحیح نیت باندې سنت ادا کول باندې والد صالح په حضور سم مدان سیوا نیکان سیوا شي په دې نیت باندې دا بڑی توسګار دا کرنے استدلال کیجیے صحیح وکلوا واشربوا وکلوا واشربوا استدلال فاسد ده کلوا تاسو غره واشربوا تاسو کوي حتی دروا تبوره طالبانو کلوا راغله او واشربوا راغله ده مطلق ده کنه ده خیر پکې شته کنه شته کلوا واشربوا ولا تسرف مطلب کې شته کنه مثلا یو حکم یو د حمل مطلق مقید باندې واجب ده کلوا واشربوا ولا تفسروا فلا تسرفوا جمع تبذير به هم نه کوي ورته حتی در دې پورې یا تبین لكم الخيط الابيض والشظائر تسبن تار من الخيط الاسود سبن تار من الفجر د بیان نه لري لپاره مله صبح صادق جدا شي په جدا شي صبح صادق پورې جن اجازه ده نه پس روزه ثم تم الصيام الى الليل بیا تاسو پورا کې روزي الى الليل جن غایه مغایه جنس نه ده لہذا دا غایه انتظار شو ماورا دا غایه چپه هو گیا خدای کوي او په دې کې کوم نه روان دي بیا په سورې مائده کې څنګه غایه الاسقاط غایه دی غایه الامتداد نه ده الله غایه په مغایه په حکم کې داخل لا سورې دغه جن سورې شاشي او نو لنوار او اشلو غایه او هدايه خو مختصر کار کړی دی تفصیل به کې نه کې اشلو غایه په سرور خبرې کړې دي مختصر هم دغه بس ضرورت نشته تفصیل تا ولا تباشروهن اجازه خو ته ملاو شو په خیر کوو ورې خاص نه جمعه کې نه سنت ادا کې ایو یا رات خرڅول لیکم دی جنري بغدادي چې کوم جنري پېښور احمد دربار کې جمعه کې نه شیخ صاحب وته بارو بس جمعه کې خرید فروخ ناروا دی وای دا سنت نه دی وای دا ته د خیر د جمعه سنت په جمعه کې خلا ده کنه سنت خبر ځای لري کنه نو خیال کوس نه چې اعتکاف په حالت کې په جمعه کې دا کارونه کوي چې خدای اجازه کړي چې بس ورځي به کوم نه زیاده ګوره موقع محل دا ګوره باندې وخت یو کار زي باندې وخت بل کار دا کارونه مجموعات کنه کوي ګوره ولا تباشرون تاسو نه ذکر ده نو سم کوي وانتم عاکفون بالمساجد چې تاسو اعتکاف کوونکی په جمعات کې کو دراړه قضا حاجت پر ورته کې انتقاد خطانه نه راځي هم کو نو اعتکاف چپا هو گیا بیا بس کې خطا راغځي قضا حاجت پر خپل شي ضرورت ده ضرور باشه روا باشه په بقدر کفایت روا باشه زیاده باندې تلك حدود الله تعالی الله جل جلاله د دین حدود دی فلا تقربوها نزدې ما ورزيخه اے حدود ته نزدې مګر کېږي چې ته کې پرانه ونشي لره لره اوسه بس او کنه دې ول باندې وکي کنه واجه نزدې ساده کړه پاڼه دشکې کنه لره لره اوسه نو بیا به کار خرابېږي نه کړه لګمدارږي یو بین الله بیان الله جل جلاله څه شی بیان آیات یې سمانه د بګو طالبانو برس شه دې سیاق سبق را پته لګي کنه للناس خلق تعالی اللهم يتقون بعد شر متقين شر حدود قال نو ورزيخه ولا تاكلوا تاسمخر اموالكم مالون استاسو بينكم خپل منځ کې بل باطل طریقې سره ناجائز طریقې سره ناجائز کاروبارونه مکوئ وتدلوا بها تاسو درات مکوئ په سره حکام حاکمان د کلام مقدر دی کنه تاسو حاکمان ته درات مکوئ چې کوم دی مفسرین د الله راځي سره بار دا مکوئ تکارون تاسو کوي سره بار کوي چې نه لپاره تاسو خو یو برخه د مالونو خلقونه بل اسم بګنا سره ناجایز راو د کړه چې نه راته لاړې درې چې ناجایز په سلو کې یاري شولې اسه چې کوم ته پردې بل خبر خرج نه وو پردا کار مکو پردې حق ناجایز طریقې سمخره قیامت ورځ باندې حساب کتاب کی لازمه کې خدای پاک ستاسو غاړه کې دروازه حدیث شریف ده تحت سرانه درې په ټول ازمه کې پور کې واچول شي ګرمه بشي غاړه کې ودا واچول شي دا ناجایز په سره ده کې ناجایز شکم ده حق دی غسلون حساب کتاب ورځ روان یسالونک تعالی بدبوس کې زما حبیب عن الاهل د میاشت بارکه قل زما حبیب هي مواقیت دا چې کوم د اسباب د وختونو د پاره دي علامه د وختونو د پاره دي خلقو د پاره ول حج د پاره په دې باندې خلک ټیمونه پیژني کړه دا پلان کې مې شدا پلان کې مې شا کم ځای کې چې کنه ما دا ورته د شپه ورځ برابرې چې کوم شپږ مې ضرورت هغه د پاره نظام ملاقات چې کوم دی کلندر هغه موجود دي تا باندې خبره دی هغه د پاره هر څه برابر دي چې ټول روزګار په دې باندې روان دي نیټه او دا راګي روزه او حج ټول کې څه روزه مګې لیکلې بګي او دا حج دغه مګې لیکلې حج نه مګې لیکلې موزونه مګې لیکلې خلک مزر هوګا کنه وليس البر او نه د کوم دی وليس البر اسم راوړل شوی دی کنه اسم دا کوم خیرتا ليس البر اس خبر راوړل شوی اسم رسول شو دا اسم دغه مرفوع دی کنه ایو یاري بلې کړی سرکا وليس البر وليس البر وګه هغه خيار چې کنه وخت لګول نو ځان دې ویستوي خدای مو بخیر وليس البر وليس البر کې مناظره ده کنه لا اله الا الله کې مناظره ده نام چل دی کنه ځان دې ویست چې کوم دی
خو خیال چالاکی د جهنم دام کمال له وخه لا کوله ترنم شولې نه د جهنم نه کې بیان تاسو د ویو د تاسو راتلو کې قرون ته من ظهور یا د شاګانه نو دی بسل کا زمانہ جاہلیت کې بدی چکم کو دروازے باندې وته حج به او یو اسمن پاک شو واپس په پرې دروازه نه راته یا بارواله څنګه لري به دروازه له شان کولا وه دا کما قلتو به وسی الله جل جلاله فرمایدا څه کمال نه رسنه کینه دا ولکن البر ما يتقى لیکن نیکی دار چې سره تقوا وکي حال تاسو بوتان ته سیدې لګي بوتان ته لبیک وای لا شریک لك الا شریکا تملكه هو ما ملك کو فرشد نظام نه سره لري کې سي خطرې نظام جوړ کړي دین نظام جوړ کړي دا سدین نه دی غره کدا ګوره او اتل بیوت تاسو راتل کوي کورونه ته من ابواب یاد دروازو دا غنه وتقل الله جل جلاله نو ویلې کو پر شرک مکوي نظام ندین م جوړوي علکم تفلحون بار دي تاسو خلاصې دیمونی فقاتلوا تاسو جنگ کوي په سبیل الله الذين فاقوا واسفوا خبر راړه کړه تاسو جنگ کوي د الله جل جلاله په لار کې راځه سان سيقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي دا ګوره چې دای حالت ذکر گزاري خبره څو د جنگ تاسو سره کوي باقي فقط المشرکین حيث ولد هغه بیا رسله خبر دا غوړي ها شرط چې کوم دی اني سیراټینګ وای چې نو خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ادا له رسله خبره نه دې حالت څو د جنگ کې بس تاسو د دفاع کولو اجازه مکه کې د دفاع کولو اجازه هم نو ولا تاسو تجاوز مکوي بوډای مو وای بوډا مو وای زنانه مو وای ماشوم مو وای دا ځکه ان الله بشک الله جل جلاله لا يحب المعتدين نخف تجاوز کوونکی وقتلوهم تاسو قتل کې دي لره حيث ثقفتمهم شرط تاسو دي غیر دی واخرجوهم وباسي من حيث العذاب اخرجوكم تاسو ويستري تاسو نه مکه نه وباسي والفتنه ذری اعتراض کو تاسو مسلسل جنگ کوي ادا زیات نه کوي وخت نه کوي چې کوم ده نو ما حبیب دا وته چې فتنه د کفر او د شرک دا زیاده سخت د سشنه نه قتل نه پمیاشه د احترام کې پزینو د احترام کې والفتنه فتنه د کفر او د شرک اشد زیاده سخت من القتل نه قتل نه ولا تقاتلهم تاسو قتل مکه د اسر جنگ وسمکه عند المسجد الحرام اخواد المسجد الحرام کې مراد ده حرم شریف حدود دي حتی تر دې پورې قاتلوکم شدید جنگو کې تاسو رب فی بری حدود حرم شریف کې فین قاتلوکم کشدید تاسو جنگو کو تاسو به اجازه ملو شفقتلوهم به شفقوي چې پته ولګي کذالک امدارګه جزاء الکافرین جزاء الکافرون وی فین داو کشدید منشد کو پر شرکنا فین الله بشک الله جل جلاله غفور خبقن کې مومنان د بار رحیم خرام کوونګه چا د بار مومنان د بار کافرانو د بار ولې وقاتلوا تاسو جنگ وکړئ حتی تر دې ور لا تكون فتنه کانا تامه ده کنه دا لیوانو چې باقی پاتې نشي فتنه د کفر او شرک ويكون الدين لله دین د چا د بار شي د الله جل جلاله طالبانو د څه ورنه و چې بس بسترې وګرځي چې دین عام شي پتور باندې نام کی ها او دین چې عام کی پتور بیا چې دین عام کی نه عیسی علی السلام او مهدی علی السلام پتور باندې عام کی ها فاینن تاو کچره دی منشود کفر شرنا فلا عدوان زیاته بنوی الا علی الظالمین مگر ظالمانو باندې اشار الحرام بشار الحرام میاشه د احترام په مقابل د میاشه د احترام کې به د احترام میاشه سوري سلور تاسو آیت باندې باندې کړه ان عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 آیت نمبر 36 سورہ توبہ لسمه سے 12 سورہ توبہ آیت نمبر 17 انور تاسو په دې کې لیکل میاشتې فمن اعتدى چاته زیاده او علیکم بتا سو باندې فاتد تاسو هم څنګه دې زیاده او په هغه باندې دل سمجھ دی چې جواب ولا ورکه دې جزاء ولا ورکه دې علی باندې په مثل الله باندې چې هغه تجاوز کړی علیکم بتا سو باندې دا موږ لیکلو الله یو تاسو باندې هغه زیاده او کوته ول جزاء ورکه ولا بدل ورکه زیاده مشاکره دې دې وجنه فتقوا الله الله جل جلاله نو ولګي زیاده مکوي عالم تاسو یقین کوي ان الله بشک الله جل جلاله مع المتقين باعتبار النصرت والمحبت پر باندې متقین وان جو تاسو خیرات کوي په سبیل الله الله جل جلاله په لار کې څه کوي خرج کوي خیرات کوي موږ به مرټي کوي ورته وما انفقتم من شيء فهو يخلف جزاك الله بدل ملائي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة بدل ملائي دې کوم یسمه ابو خلمکه الله بلار کې خرج کوي ورا تلقوا تاسو ما چا دې دې کوم خپل لاسونه باندې باز آیت کم کتاب لیکل چې باز آیت دې مې اتا مل لیکل
تک مثال برابر کړي هلتانو کدي حلاکت تاسو مطلب ده چې خرج کوي jihad کوي ټرننګ کوي د سره مگر ځوي چې وخت در باندې شراب سره بیا خطر کوي ښه ټرننګ کوي واعدوا لهم مستطاعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به دا جګم ده دا خرج کوي پیسې لګوي جګم ده واسنو احسان کوي پیسې سره سدي په غریب سره شاله څخه غړاو کنه احسن کما احسن الله الیک سورۃ قصص کا سلام ان الله بیشک الله جل جلاله يحب المحسنين هو خير محسن يوم محسن معنی وی یو محسن د معنی وی ولکه نه محسن خو کار نه کوي یو د معنی والا وره تفصیل بګنه شو کوله تفصیل چې کوم نه په حدیث باندې کې حدیث جبرئیل کې سفر مې مل احسان څه ته وایي کتابونه وایي چې هغه کې طریقت ته احسان ویل کېږي اوس د طریقت ته ثواب ته احسان ویل کېږي انت عبد الله کانک دې کې حدیث جبرئیل مشکات کتاب الایمان اول نمبر حدیث تفصیل بګنه شو کوله ټیم نشته ست بیګه په لګو خلاص واتم الحج والعمره لله تاسو ګوره کې حج او عمره چا ده بارا الله جل جلاله ده پانه د دې نه چې کوم شوافی استدلال کړي وي دا عمره فرض ده وي عمره فرض ده که واجب ده عمره واجب ده فرض نه ده حدیث کې راغلی نبی له اسلام فرمایي چې عمره خدای فرض کړی ده خدای چې کوم دلیل ده هغه شو طالبانو جواب وکاو کنه وکاو جواب دې حدیث دا چې ګوره حدیث کې فرض راغلی دي دا حدیث نه کم فرض ثابت دي فرض عملی کې ثابت دي واجب ثابت دي او حکمه که حکم الفرض لکه چې فرض په طریقې حدیث ثابت دي نه خبره واحد په دې آیت جواب آیت کې نه دی راغلی چې عمره وکړي او حج وکړي کوي چې عمره وکړي حج الامر للوجوب کنه وجوب د قران قدیم بیا بس څه ثابت شي وجوب فرض په ثابت شي د آیت کې نه دی راغلی سره غلي سمند دی تاسو کله احرام وتاړو نو دې پوره کوي څنګه ده زموږ یاران څه پر مې لازم نفل په دې کې لا تبطلوا اعمالکم سورۃ محمد را روانه چې تاسو ته کو عمل شروع شو به چې نه پرې پتا به فرض ده چې قرآن څخه فرمایي لا تبطلوا سورۃ محمد شپږ سم بار نو دلته کې چې اتمام راغلی دا چې حج او عمره وکي حج او عمره کې بیا فرض ثابت ده دا خدای نه دی راغلی چې نیت یو کو احرام دی وتاړه چې کوم بیا سره دا ورسو اتمام غي اتمام ته موږ فرض وایو لازم نه به شروع ده کوم په دې کې یې شیخ صاحب ګوره برانه اگر یاد کړه فینو سرتم کتاسو بنګړې شیم کتاسو بنګړې شې سعود رمضان راغله ده سمسته سره سجا سامي من حاجه ساروینا حاجه پیغام طالبان دا حاجه په حرم شریف پورې خاصه ټیم خاص نه لګوري ښه ټیم نشته خاص دې سبوري حرم شریف باندې دا شي ټیم پورې خاص لکه حاجه د تمتع حاجه د حیران دې هغه ټیم پورې خاص یوم النهر کنه جمرونه پس کوم او دا زه پورې خاص ټیم ولا نشته ګورې تاسو فکر کې ویلي فلا تحلقوا رؤوسكم تاسو سرنا مخر ويد احزان حلال اور دوباره حتى تراو تبور يبلغ الهدي چې ورسي هدي محل زیاده شيتا ها المسلمي ولا تم خیال له چې دا دې ټول مليان دا ور کړی بلې ټکی باندې پیدا کولې چې مضاف نه جنې تاسو راځي کوم ان المقر باندې ته پوي نه وای ان المقر کوم په صورت کې قیامت کې راځي ته پوي نه دا ذکر معنی ان راځي مقر دا مصدر دی مصدر دی دې ټول مليان دې کړه ور کړی نو شه دی والا کته ګوره طالبانو زیادہ حالات فمن کان منکم مریضن سوق چې تاسو نه مریض بیٹه ما به موسم اثر خراب جرم دیګا نو مریض د عذر دی کم دی او بي اذن یا بد باندې تکلیف مې راشي د سر نه تکلیف د خارق د استګي وغیرہ څه قصه ده نو بیا د سر او خړای عذر دی کنه ضرور باشد روا باشد فدیه به ورته وي ښه فدیه من صيام او سورج بنسي درې ورځې بنسي په کمره کړه غوړه ښه سورج بنسي او صدقاتین سورہ بکایږي شپږ مسکینانه باندې او نو څوک یا بسکه ساروی به حلال او اوسط پر راځي او د امرین پر دې کډه شي کډه شي فیضا من تم کله چې تاسو به امن کې شي او عذر ختم شو فمن تمتع چې تمتع کو په عمره سره فائدې حاصل کړه په عمره سره حج تمتع یو کو کنه الا تم فائدې حاصل کړه په عمره سره الا حج تا سم الله دې په یو سفر باندې حج او عمره په جدا جدا احرامونه باندې وکړه دې ته ویل کې تمتع او قران دغه حکم لري خدای احرام یې دی ګره هم فمسته سره چې آسان من الهدي هدینا دم د تمتع واجب دم د قران واجب په یوم النهر پورې خاص دی فمن لم یجد چا چې نه بیا موږ فصيام ثلاثه ایام په دغه لازم دي سور وځي درې ورځې په حج په حج کې څه مطلب دی ایام د حج کې شوال ذوالقعده ذوالحجه دا ایام د حج دي چې کله نفس دې کم دغه ټیم داخل شو نفس سبب راغی بلې کې نه ولې شي کنه ټیک ده
او کله اختر ورستره شو تانه دی ولي بیا فتعين الدم بیا فقه تاسو ویل نه حج کې کوم دی وسبت نو و اذا رجعتم کله تاسو رجوع کړه حج نه اگر چې په مکه کې ویني څه کوم او کله دا څنګه او اختر ورځ باندې را روزي دی ونه دی ولي بدر باندې را تعين الدم تلك 10 كامله دا سوچ ویل خیره لس ذالک دا تمتو قران چا دا بار ده لمن هغه چا دا بار لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام چې اهل هغه حاضر په مسجد حرام کې نه وي یعنی هغه مکینه ده مقیم په مکه کې نه ده افاخي سره ده هغه د بار عمره په دا ورځو کې نه حواله بس صرف حج افراد لګي فقط ټول کار د جنت دغه خالد کړه کې دی عمره غن خلکو باندې بازار نه څنګه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله جل جلاله نويل بالاحكام وخلاف ورزم کوي وعلموا يقين کوي ان الله شديد العقاب بشك الله جل جلاله سخت عذاب ورده خدای باندې موږ اوساتي الحج واشهر معلومات حج سو میشه یو سو میشه معلومه کړی شي 70 یا یو کم 70 او یا یو کم یا بعض وخت کمه بشم راځي ګان بعض میشه کمه 20 شي ګان دوه میشه چې کم ده شوال سلوه قادا سوچ پېته شي لسته الحج ورسره فمن فرض فيه الحج چې فرض کو بزام باندې حج کم ده فلا رفثا دې سره کوي جما نه کوي ولا فسوق او د فسق کارونه نه کوي ولا جدالا جګړه نه کوي بل حج په حج کې فما تفعلوا او چې تاسو په من خیر نه خیر یعلم الله جل جلاله باغ باندې کوئی جزاء بدل کوي وتزودوا ذان سره خرج وړیا ځان سره دې خدای ته بچي حواله کوي کوم دي قرآني قانون دانه ده خدای بلار کراوه توکل کو بس خاطر ځان سموړه دوه رکعات کو بالغ دلاندې بدلتا دا حج تراوه چاله راځه شابه کې شخص قرآن سره فرمایي ځان سره خرچ راوړي ها وتزودوا ځان سره خرچ راوړي فإن خير الزاد التقوى بهترین د توخه نشي تقوا دې بچ کوم یمنیان توکل وکاو غره چې لاړ به خرچه ختمه شته بالغ دلاندې پیسې خو نه و سوال وکاو عجیب کار کوي دا بالغ دلاندې پیسې چې کوم ده دا رسو شروع شوی دا بره ها پوښي او مشر صاحب چلو د ډېر مخې خو دلو کپ په پیسې ته ولګو دا شیطانی قانون نه بالغ دلاندې پیسې خودل اسمان نه موجه راول هر امریکای قانون افغانستان کې وجه راول خدای په قانون دانه ده خدای په دا چې وایي په دې صلات فنتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واتقوا زمان ویلې به یا اولي الالباب خوندان د اخر خدای باندې مو اولي الالباب کی اولي الالباب څو دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا ليس عليكم جناح پتا سو باندې څه ګناه نشته تب ته وجه تاسو طلب کې فضلا من ربكم فضل خپل رب نه سم له حلال او رزق وګټي تجارت وکي تجارت په دې نه ده لاړه چې کوم له حج مکمل شو خدای تعالی پر ټیم برابر شو چې اسباب برابر دي تجارت کوو هیڅ ګناه نشته خدای دې نه په دې نیت باندې نه ګرځي ځکه چې انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى فاذا افضتم كلجتا سراكد من عرفات الى عرفات نام فذكر الله ذکر الله جل جلاله کے عند المشعر الحرام وقال مشعر الحرام کے طالبان مدنی دے کہ مکی دے گزارا بکشی چپٹ یا کم جہر سننا المطلق يجري على الاطلاق بیا وذکرون الله جل جلاله ذکر کوي کما حداکم لك سره کې خدای بات چې کوم تاسو ته هدایت کړه لما حداکم وان کنتم اگر چې یقینا شوي تاسو من قبل مخکې د هدایت الله جل جلاله لمن الضالين خامخد خطا کوونکونه مخکې ماجونه کول کنه اسلام نه مخکې ماجونه کول کنه لیکن په خطا طریقه باندې حجونه کول لبیک لا شریک لك لبیک الا شریکا تملكه وما ملك والسلامي به بوتانو د الله تعالی منات کوله ثم عفيذ بیا تاسو راکد شي من حيث افاد الناس دا غزنه چې خلق راکد کی خبره مکه ولګانو خبره مکه وي هم چې کوم نه خلق راکد کیږي تاسو راکد کیږي تاسو معتبرین مکه وي عربو کې باندې کسانه قریش نو دي بزان د پهلوانانو بادران ول نور خلکو سمې ځان نه راتله هلکه دې کې پهلوانی بادری جن دې شاو غدا برابر دي ته دا پیسې نه کې بس واستغفر الله الله جل جلاله نبخنا او واړي نو دغه دعا کوي کنه کوي خو دا په کې د پاتن نه لګي نه نبی اسلام فرمایي دا چې دعا مقبول ده حجي صاحب چې چا د پاره دعا وګیاره هم خدای بخي او د سلور سو کسانو اجازه ورته ملاويږي ورته اذا ځان سره جنت ته لیکه خدای په موږ ټول سم الحجيان جوړ کړي ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم کله تاسو ادا کا احکام د حج تاسو فذكر الله تاسو ذکر الله جل جلاله کوي څنګه وکي ک ذکرکم آباءکم پشان ذکر تاسو مشران خپل او اشد ذکر یا زیاده سخت څنګه راغی نو چې تاسو ذکر وکي چې په حج کو د پروګرام جوړ کو به
تیر شوی زما پلار دا نیکه مې دا ټول نیکه پس نیکه مې دا مشرانو صفات نه وکول نبی رسول الله په دې باندې سخت شکم دې وارننګ ورکړی وي تاسو مشران کافرانو د دوزخ سکروټې جوړې شوی دنه پس چا په نسب باندې چې کنه فخر وکړ کار به خرابېږي مشران کافرانو کنه باغی فخر مکوئ فخر په انصاب باندې مکوئ مشران کافرانو د جهنم سکروټې جوړې شوی سکورونه سکورو دا وایي کنه سکور د جهنم د یو شی باغی فخر نه مکوئ چې کم دی خدای پاک باندې قهر نازل کی دومره سختي باندې چې کم دی نبی رسول الله وارننګ متور فضل بسبانه فخر بسبانه ان اکرمکم عند الله بس سورہ حجرات شریف ندی دا کارونه کوي الله جل جلاله فرمایي هغه شان ذکر دا څه وکي او څه نه راغله هم زیاده سخت پچا ذکر ثابت شو ثابت نشو شکل فارغ شکل چرته دي مسجد حرام دي نو په جمعه دې ذکر بل جر روا شو مامور به شو که حرام شو حاشیه ماشه بجل کې واچه وجه نه مولان خپل پتویزانه بجل کې واچه جمعه کې خلک ذکر کوي چې بچا کو څوک نه چر کې بازار اړه لبیک دمر لیکوي اجتماعي ذکر ده کې انفرادي ذکر ده بلا اور پسې یو مفسر بدل دا خیمه خدای له تعفو کې کله کله مریان هم دې ورانه کوي ځم تفسیر مظاهری والا دې الله ولې دې خسړه دې نه خو باج وخت دې دې خطا کیږي بګا دې کې فیصله دی ویلې بيخي خوګم په نه غراوله مکه چې دلې هغه ځکه نامه سپاره کې راځي کنه فینو څنګه دا وځي باندې نوې څخه بلجار بدت ته کنه خو هدايه ورکار جوړ کړی دی کنه هغه نه کیسه شروع ده کنه ځکه بلجار بدت ته کنه نو بیا و چې مشایخ د چشتیان باندې خدای په رحم وکي هغه خپل مریدان د جکم تلقین دا ځکه د جهر وکي قادرین جهري کوي او سروردان جهري چې کوم دا کوي نو بل خپل کلام کې تعارض تا غوړي ها مخکې پس نه دومره خبره کوم چې دې کې د څه کړي چې تا وته وکه خبره کړي چې لکه دا خبره سی بارک راغله چې فضل الله کا ذکرکم اواکم او اشد ذکر هغه چې ترجمه څنګه کړه خو تر شوی دا ته کې نه هم سی بار وای دې دا مطلب چې دې ذکر وکړي دا مطلب نه چې په زوره ذکر وکړي دا چلې کنه راځي تر شوی تر په تر هر بهره باکر روزګار هغه د پر بل نس موجود دی یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا هغه نه کثیر ثابت دي نه مراد ذکر بلجار ثابت دي پچا ذکر ثابت دي کله ګوره طالبانو فمن الناس بعض خلقنا من هو یقول چې وای ربنا آتنا فی الدنیا خدا پاک راکه موږ په دنیا کې خډر مال حال راکه صرف دعا دنیا غواړي دا د دنیا ځامن دي چا ځامن دي کافران دي ګوره ها دیو کې ګوره ها مکه پتا شوی نه ده مسلمان هم راځي کافر هم راځي مکه کله پتا شوی ده اتم کال باندې دا خدایم کال چې کوم دی اوله کې دا حالت دغه شي بعض کسان راشي چې کافرانه دنیا زامن نبی رسول الله او دنیا ورته ویلي کنه دنیا وړي و ما له نبوي د لپاره فلاخه په اخر من خلاق هیڅ نفع نفس نه را دغه راشي نه کېږي چې استغراق شو بالکل برخلاف نو تاسو څه فیصله کوي چې مسلمان شو که کافر شو کافر دی کافرن برابر نه کنه دعاګانې وکړي قبل درې بجې کوم مسلمان کار څه دی مسلمان دا غره ومنهم بعض الذي حاجنا کساننا هغه کسان یقول چې وای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه خدای پاک ما ته په دنیا کې حسنه راځي بس یو جامع دعا د نبی سم جامع دعوات ورته ویلې خو استاد مګرای خو خدام مګرای خو کورم مګرای خدمت او خګاړ ټول حسنه شو بس جامع دعا په الاخرت حسنه په اخر کې حسنه شي او جنت دی جامع دعا شو کنه شو جامع دعا شو دنیا آخرت دواړه شو وقنا عذاب النار خدای پاک موږ سره وساتي عذاب دا اور نه وساتي اوس جامع دعا شو خدای پاک په پورا سوال خوشاليږي په نیمګړي سوال خپکی من لم يسأل الله دا پر نیمګړي دعا وکړه دا دعا پورا شو نو ور الله جل جلاله صفات کې بلای کوم دا کسان لهم دې لپاره یا لګای ادا غل ځان سوال وسه کنه ټمپرری دا دا ورسم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا کدا ګورې طالبانو نو پس کې خیر ورخته هم کوي اولئک لهم نصیب لای صفات کې دې لپاره چې لوی برخه لمما کسبو چې کوم نه کسب کړي والله سریع الحساب بني اسرائيل درکې شمار پر شو کې چې مراد د دینا تکبیرونه د تشریق دي ایام التشریق طالبانو یو شی عام اصطلاح چې بدعت څه ته ویل کې چې خیر القرون کې او کار نه شوی غنم
صحابه تابعین ته تابعین کې یو کار نه شي دا نه پس یو کار کیږي ته ولګي بدعت سیده ساده الفاظ کې چې د قران نه شي ثابت شي هغه بدعت کېږي شي او د احادیثونو چې بشمار حدیثونو ثابت شي هغه بدعت کېږي شي نو تاسو هغه ته بدعت خطا وایي دا چې خطا یې هغه خطا یې راغی بیان د خدمت ده او دا تکبیرونه تشریح د کومه اتنا ثابت دي تاسو دې وایي کوي کته ګوره څو نمبر آیت ده د دې نه چې کومه تفسیرونه به ګورئ تکبیرونه تشریح لري ثابت دي او څلورو مذهبونو کې بجهر ثابت دي وجه سره صورت مدني ده نو که یو سره دا خبره کوي چې رفع د صوت په تکبیر صاحب بدعت ده خطا ده ګنه لأن رفع الصوت بالتكبير بدعة بسند ویل چې قال ابو حنیفه رحمه الله قال ابو یوسف رحمه الله لګي کم دا لګا شی به شور کوي لګي کم به شور کوي معمولی قال ابو یوسف رحمه الله قال محمد رحمه الله نه دی ویلي دا ځان یو خبره کوي او دلیل نشته ده امام صاحب سره کوم دی هم حدیثونه موجود دي او دا امام یوسف رحمت الله علیه سره هم حدیثونه موجود دي طرفین سره نو چې حدیثونه موجود شو حدیث نه تکبیرونه تشریح ثابت شو نو هغه ته بیا بدعت ویل کوم خطا دي کنه دي نو دا دومره غټو خلکو نه خطای وي شی بیا دغه صفایونه شی بیرو خلک بیا خبره جن روانه وي فزور ذکر بدعت دی وي بیا مخکې طریقو چې فزور ذکر شری حرام دی وي د قران سره ډغره وهلي د حدیث سره ډغره وهلي بیا دا خبره صفاتول پکار دي کڅوک باندې باندې خپکی چې په هدايه باندې اعتراض نه کوي دا خپل غلط فهمي ده پوه نه ده دا خدمت ده تاسو حدیثونه به د خیره تاسو له حدیثونو کې مخه لراشي چې صاحب کرام په مینا کې بازارونو کې بغرګو په جهر باندې به تکبیرونه ویل دا غیر د مانځ نه غوړي خو دا چې بازار کې ورونو بازار به تکبیرونه ویل او حدیثونه ثابت مرفوع نه موقوف نه ثابت یو خیر د بدعت ورته وي ناروا ورته وي فتوا خطا موږ دا غي مقلدین نه یو موږ د امام صاحب رحم الله تقلید کړي امام صاحب څه خبره نه کوي چې هغه د قران خلاف او د حدیث خلاف کم ځای کې دا خبره راځي چې بظاهر خو د قران حدیث خلاف وي خلاف کوي هغه کم ذهن والا کمزور ذهن والا دا تخکاری او چې د قواعد او قرآن کې تفصیل وي کې بالکل د قران او د حدیث مغزوي هذا حاسدين اعتراضونه چې په امام صاحب باندې اعتراضونه کې په خپل جاهلانی المعترض کلامه یو خبره دا بل خبره دا چې دا تاسو کتابونو کې ویلي او حشو کې لیکلي نقطو کې لیکلي پټول اعصار او پټول امصار کې فتوا چا په الله یارانو په قدم کته وګوره طالبانو چې وذکر الله فی ایام معدودات ایام جمع ده کنا مفرد ته تسنیه ده او دا معدودات بیا څه شي ده نو د امام صاحب قول سره تعرفه د صاحب نه شروع شي یو ورځ شو سبا یوم النحر تر ماجګره په دا یو مینم نشو کنه اته موضوع جوړیږي د قران سوی ایام دې دا څه ډېر خبرې دا امام صاحب کړي چې بیا په شعر په خپل خطا باندې به څه کړی دي روزوي دا نه کړل مې یارانو چې کوم نه دا قول لا شا قول د امام صاحب قول دا غي شاګردان دی او ته اصول جوړ کړی د یارانو کمال له چا کمال له امام صاحب کمال خورو د مذهب نه ده خو هغه خبره چې د قران حدیث سره موافق وي نو هغه ته ترجیح وي هغه د ترجیح ورکول کی چې د پاکوالو کې کوم یو د قران حدیث سره تطبیق زیات کوي بس تاسو په خپل باندې سوچ پدې باندې وګورئ چې د یارانو مذهب باندې فتوا پکار ده کړي بل باندې فتوا پکار ده او کله صرف د امام صاحب مذهب ذکر کړي بل مذهب به خبره په خله ده هغه فتوا خیر او لاول کې څه ویلي چې کوم د زماده کتاب موزین کړی شوی خیسته کړی شوی د پس شي باندې په مسلو د مفتابهی په مسلو باندې نو دا مو چې مفتابهی مسلې ټولې پکې دي پکې اکثر په لاول کې چې کوم د څه ویلي په مسحور راسه ولحیه بالکل متروکه خبره د ګری سره مې سم سفر د فودا سک نو باندې فتوا شته دا څلورې خبرې په تاسو کې شته چې هغه باندې فتوا نشي اکثري خبره
دې کې و کمال بیا د چا باندې د نور له زحمه باندې کمال یې کړی دی. ويجب غسل ظاهر اللحيه الكسه کې غاڼه ګره د ظاهري سند الفرض دی لاندې لیکلي فرض کنه ځکه چې یجب باندې فرض باندې راځي او دا څه کې واجب نه وي کوم ځکه یجب لفظ راغلی په معنا فرض باندې فرض یجب په معنا یې فرض باندې راځي. کنز کې تاسو بیا ګوره کتاب الزکات یجب لفظ راځي. وجوب د قران جدا او وجوب د حدیث جدا. یو زمونږ اکثر مولیان دا چې خلد مضارع کوي خلد مضارع کې منبر سره خطري او خدایون بخې په خزو باندې نشته په منفرد باندې نشته مسافر باندې نشته قروي باندې نشته وغیرہ وغیرہ وایي کنه او سوې د عرفه د سامنے به شروع کی د الله سمې ماجیګر افوري نو دا خلد مضارع شو. امام صاحب مذهب نیمرا او سنی د یارانو او ګډ وړه و دې گئی یا امام صاحب مذهب باندې بالکل فتو نشي. امام صاحب سفر ما د عرفه د سامنے سبا ماجیګر افوري اته مونږ شو جماعت مستحبه سره جمع وشي دا غي نه پس وایي بس یاران سفر مې په هر مکلف باندې هر مکلف چې فرض موضوع کو نو که خزرا کنر دے مسافر دے مقیم دے قروی دے جمع غیر جمع پټول باندې جکم راغې او د عرفه د ساده شروع کی تر کومه ته پورې د وګوره کمر کو کنه نه اوس بچان کې اسونه سره پرې دا لږه مکه ماشوم خو نه د عرفه د ساده شروع کی د الله سمې مازیګر پورې چا مذهب دې یارانو فتوا ده چا په خپل باندې یارانو او دا مولیان سوې په خزه نشته وي صبر باندې شمن فرض باندې نشته وي په دې کې یې جوړه مذهبونه ګډ وړ خلک مزارې ته ویلي شیخ صاحب دې کې یې خل نه نه مذهبونه موجوده کې چې دا دې مذهب ده فتوا ده چا په خپل باندې بس په صفه کې چې خزه باندې مشتاق منفرد مشتاق هر مکلف باندې بس ځان لمونځي جامع سمونځي بالکل مخکې مزل کوي فمن تعجل چاچه جلدی وګلا وقف راغه طالبان او دعا او وخت مطلق مسله جدا شي فمن تعجل چاچه جلدی وګلا پټک کې په یومن بدور دي دوه دي چې کوم د جمري وشتلې او بدر مرز باندې مکه مکرمه ته روان فلا اسماله بد باندې څنګه نشته فمن تاخر چاچه تاخير کو بدر مرز باندې درې مرز صفات شو د جمري وشتلو د لپاره فلا اسماله باغ باندې څه ګنا نشته لمن اتقى وچا دا پر چغه تقوا او تقوا مخه در شوی چې فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واتقوا الله الله جل جلاله نو لګي وعلموا تاسيقين کو انکم بشک تاسو الیه تحشرون الله جل جلاله تبتاسو جمع کولای شي په سورۃ مریم کې راځي چې کوم حشر جدا ده مومنانو حشر جدا طریقې سره او دا کافرانو جدا ده او ساتو جدا ده متعین جدا ومن الناس بعض خلقنا من هغه منافقان دی واجب کا چې تعجب کې چې تعالی قوله وینا دا فی الحیات الدنیا بدن دنیوی کې دا یو خبيث منافق اخنس دا غیر نامه او اخنس بن شریق د بلاو نامه او اخنس د نامه او ډېر پس نرمه خبره لکه بل غلام رسول میں موت بھی قبول ہے بس زه پتا عاشق بس مړې مجه کم ده میدان کې پته لګي چې کله بلړ به خرطوب کاو په دې کې زه بالکل بس پتا عاشق ما وای عمل کې به کارونه بیان اور کول دې کم نه ويشهد الله جل جلاله گواہ جوړه اعلی ما فی قلبه با سبانه چې دې بدل کې وي خدای گواہ دې زما تاسو سره محبت بالکل بس مړې ما وای وهو علد الحساب محل د شرع زیاده سخت جګړه کوونکې ټول جګړه کوونکو نام طالبانو کړه سیدا چې کوم د لکسستیو کې به غیرتوب کې اشاره ما فی قلبه نو تاسو فتوا کولای شئ چې مزمات شو او نو لذا سری کلی ضلع القاری چې تغییر فاحش معنی کرا چې من فاصل امام صاحب قانون دا دی اوس قلب صورت ویل کې قلب ستوي تغییر فاحش را درانه غي بس زموږ د څه په وټانه نه قاپ او د کاپ فرق نه کوي موږ پسې نه کې سوچ د قاپ په ځای کاپ وای سستی کوي ناراضي کې موږ پسې ولې ځکه چې موږ پسې دی بس او که په خاصه وي خو دا مسله شو دعا د زوات مسله کې درشوي تاسو به مليان جوړيږي خطيبان به جوړيږي ذمہوار کسان به جوړيږي تاسو خپل کنټرول دی کوي حروف پر صحیح ادا کوي د حیو د خې باندې کسان فرق نه کوي خمار څه ته ویل پټه ته ویل حمار څه ته ویل کی نو څومره فرق دی تغیر فاحش په کې راغلی و اذا تولى کله چې وګرځي ساده ځان له شي ساعه کوشش کوي خواري کوي مهنت کوي چې کوم څه کې کوشش کوي فلاد بدنا کوي چې
سایه کوي لیفسد فیها چې بزمکه کې فساد وکړي بس کمه نه کوي فساد کول کوي ويهلك الحرث او هلاك فسد والنسل او نسل څه په مخ ورته مسلمانانو مال وسدرز ولا ور کوي والله لا يحب الفساد الله جل جلاله فساد نخوي واذا قيل كلچ ویل شي انه دا منافق اتق الله الله جل جلاله نویری کدا کار مکاوا اخذت العزت ونسید العزت خپل غزت کې راشي ګمن بل اسنه په ګناه سره فحسبه جهنم کافی د زبارت شه جهنم ولا بئس المهاجر بس زیاده اڑخ لګول له خدای پاک دې موږ ټول وساتي ومن الناس بعض خلقنا مخلصین مجاهدین دي درشانو فتنگان دي یشری نفسه ابتغاء مرضات الله یشری شخرسوی نفسه خپل ځان صدا پار ابتغاء مرضات الله دا پار طلب کولو در رضا مندی دا الله جل جلاله والله رؤوف بالعباد الله جل جلاله شفقت والده پخپل بندگان باندې خرسي پچا خرسي څو شیخ یاونه خرسي کنه پر ولا سمجھ سے بارے کرا سورہ توبہ کې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خو بستری بغرځي کسب کوي يقاتلون في سبيله خدای کوي خیر سبا کوي جنگ کوي په ډاکټر کې دینه وځکه چې يقاتلون کې بیا دې څه متنی تعویلات او جهاد پکې نه چلی بل فیقتلون